أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. سورة بقرة په آغاز کې موږ په دې درې ورځو په درس کې دا خبره وکړه چې په دې کې دا اولنۍ حصہ د ایمانیات او د عقیدې سره تعلق لري. خو د عقیدې د پہچان لپاره اول د عقیدې والا تعارف وشو. یو هغه عقیدې والا دي چې هغه ته مؤمنان وایي، نو د الذين يؤمنون بالغیب نواله تر د اولئک هم المفلحون پوری د ایمان عقیدې والا ذکر وشو. دویم عقیده د کفر ده، نو ان الذين كفروا سواء عليهم د دوه آیاتونو کې دا غي ذکر وشو. دریم هغه خلک دي چې هغه عقیده د نفاق او د منافقت لري، چې نه ځان خالص مؤمن ګڼي او نه ځان خالص کافر ګڼي، بینابین دي. نو دا قانون د منافقینو مشهور دی، داغو تفصیلی تذکرہ پرون پرو غیورو کو کې وشو. بعضی داغو احوال هم ذکر شو، تمثیلات مثالونه الله تعالی ذکر کړ. د دې دریو طبقاتو د ذکر نه پس الله تعالی د تمام طبقاتو ته دعوت د توحید ورکو، یا ایها الناس اعبدوا ربکم. نو تاسو عقیده د توحید خپل کړئ، پر رسالت کې د نبی رسول الله په نبوت کې شک مکوئ، و ان کنتم فی ریب او فتقوا النار د اخرت د ور نه مویریږي. نو درې عقیدې ذکر شي، ام د الله وحدانیت، ام رسالت، ام باس بعد الموت. نو اول د درې طبقو تعارف شو، داغو تذکرہ وشو. بیا درې وانو طبقاتو ته اصلا او تمام انسانیت ته ضمنن کده دې درې طبقاتو نه علاوه سوچي، نو هغه اگر چې دا دریو کې ټول رالو، نو هغه ټول ته دعوت د توحید دی، دعوت د رسالت دی، دعوت د بعث بعد الموت. کله چې ته چاله دعوت ورکې او هغه یو خبرې طرف ته مایل کې، نو هغه ته به کله کله د خپل احسانات او تذکرم کې، نو الله وی تاسو زما وحدانیت ومنئ، ځکه چې الذي خلقکم، تاسو مې پیدا کړی، تاسو نه مخکې تاسو پلاران ما پیدا کړی، والله وی زمکه ته ما پیدا کړی، دا اسمان جنت جهنم دل ما تیار کړي، او کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا. نو تاسو په کوم سترګو زمانه انکار کوئ؟ الله وی الان کې تاسو نه وای امواتا، یعنی نشوي، فاحیاکم، الله په دنیا کې راځوندې کړي. نو مونږ نو دنیا ته راځو، یو وخت په ټول انسانانو باندې راشي، په بازو راغله له په موجوده براشي، پر روان دور والا به الله را پیدا کی، بیا به غو فنا کی، بیا به یو دسي وخت راشي چې مونږ به بیا الله تعالی ته ودرېو. نو د دې تمام انعاماتو د ذکر کولو مقصد دا دی چې د سر نواله تر خپو پورې تاسو د الله تعالی په احساناتو کې غیر یې، نو تاسو د الله نه ما سیوا بل خدای څنګه تسلیموي. یو وس یو بل اهم انعام ذکر کوي، هغه دا چې د چا په پلار باندې احسان وشي او ته بیا د هغه بچی ته وې چې الګه ستا په پلار باندې ما دومره احسانات او دومره خېګړې نو سره کړې وي، نو هغه بچی تسلیم کو، یاره واقعي زماره پلار ته خېګړه کړې، دا منل پکار دي. نو اوس په دې موجوده نننی سبق کې الله تعالی مونږ ته د زمونږ د پلار د آدم علیه السلام سره چې کوم احسانات کړی هغه راته ذکر کړي، چې تاسو د پلار د آدم سره ما دومره احسانات وکړو چې تمام فرشتي مو ته په سجده کړي. سجده سمانه دا بزویم بوست، او د هغه سره د دشمنی د وجې نه ابلیس دا ما ملعون کو او د جنت نه راوښړو.
نو چې تاسو د پلار سره ما دومره خېګړې وکړې نو تاسو نن د هغه پلار د هغه خېګړو د وجې نه زما خبره تسلیم کړئ او تاسو زما د خبرې د تسلیمولو په ځای باندې د خپل پلار دشمن د شیطان په لار باندې روان نو د دې وجې نه الله تعالی دلته د آدم علیه السلام تذکره کړي نو دای د ما قبل سره ربط شو د آدم علیه السلام تذکره آغاز د دین وشو چې الله تعالی آدم علیه السلام د پیدا کولو اراده چې و فرمایله نو فرشتو ته اول تذکره وکړه وی انی جاعل فی الارض خلیفه زه په دې ځمکه کې خپل یو نائب جوړوم د نائب مطلب دا نه دی چې د خپل خدای لپاره یو نائب جوړوم نه د خپل شرعي احکاماتو د خورولو لپاره او انسانانو ته د رسولو لپاره یو د نائب انتخاب کوم د یو پیغمبر د یو رسول انتخاب کوم هغه خلیفہ او نائب نوم دی آدم نو دغه نه د خلیفتوب آغاز شوی دی په نبی رسول الله باندې ختم شوی دی نو الله تعالی د فرشتو مخې ته دا خبره ولې وکړه وای وجه دا غي دا چې الله تعالی ته د چانه د مشورې د غوښتو ضرورت نشته چې اوس مثلا مونږ څه کار کوو مونږ د مخکې چانه مشوره وایو چې را د څه کار کوم تاسو څه خوښه ده الله تعالی خو د چانه د مشورې غوښتو محتاج نه دی خو دا غي نه تپوس په دې بنیاد باندې وکړو چې انسانانو ته ترغیب ملاوي شي چې زه احکم الحاکمین یم ځکه یو کار کوم هغه د مخکې چاته تذکره وکم نو دیو جن چې تاسو کم کار کوئ نو به مشورې مکوئ یو او دوی مدار چې دا الله تعالی دا خبره د فرشتو مخې ته دا به تور مشوره نه و بلکې به تور خبر واغوله خبر ورکو چې لکه ځان تیار ساتي زه یو مخلوق پیدا کوونکم یو خلیفہ پیدا کوونکم نو فرشتو ته وی اتجعل فيها من يفسد فيها ته یو داسې مخلوق ولې پیدا کې الله چې هغه په ځمکه کې فساد کوي او ویني به کوي اوس فرشتو ته دا څه پته ولګیدا چې دا آدم علی السلام پیدا شي د اولاد به بیا په ځمکه کې فساد هم کوي په ځمکه کې به وینم کوي نو آدم علی السلام لا پیدا نه دی فرشتي وي نه دی په فسادات کوي نو دا خبره د کم ځای نه معلومه شو حالانکه کله عبادت لپاره پیدا کې فرشتي وي نو نحن نسبح بحمدك ونقدس لك من ستاد ذات پاکیم بیانو نسبح معنا نسبح ذاتك ونقدس صفاتك نو ستاد ذات پاکیم منګ بیانو ستاد اوصاف پاکیم منګ بیانو نو الله تعالی روان مخلوق د عبادت لپاره پیدا کې د عبادت لپاره هم کافیو بل مخلوق ته ولې پیدا کې دا خو د فرشتو جواب نو الله وت فرمایي وي عزت ازمکه کې یو مخلوق پیدا کوم نائب او خلیفہ چې هغه زما احکام د دنیا ته رسي نو فرشتي وته وي چې دا څه ولې پیدا کې چې هغه سبا لوینه کوي نو زما اولنې سوال تاسو مخې ته جمی کې خو دونه غوم دقلې چې د فرشتو ته څنګه پته ولګیدا چې دا مخلوق دا به وینه کوي نو د دې اولنې جواب علماء دا کړي چې د انسانانو نمخ کې په دې ځمکه باندې پیریان آباد او دې پیریانو دومره فسادات کول چې کله الله تعالی آدم علی السلام دنیا ته بیا را لېګو نو د فرشتو په ذریعه دا ټول جنات دا پیریان دا شیاطین دا ټول غرونو شړو ته شړل دي نو ځکه دیو په سمندرونو کې آباد دي په غرونو کې په شړو بیابانونو کې آبادو ته راځي خو لګ لګ نو په دې ځمکه باندې د مخکې نه جنات آبادو هغه په فسادات کول نو د فرشتو د هغه نه دلیل ونیو چې جناتم د الله یو مخلوق دی د فرشتو نه علاوه چې هغه فسادات کوي نو کېدې شي چې د انسانانو موږ نو دا هغه جناتو د وجنه د فرشتو دا سوال اوچت کو چې دا خو به فساد کوي دا خو به وینه کوي یو دیمه خبر علماء دا جواب کړی چې الله وته چې کله و فرمایل چې زه یو مخلوق پیدا کوونکم یعنی آدم علی السلام پیدا کوونکم نو د آدم اوصاف وسره ذکر کړ اوصاف د آدم علی السلام وسره ذکر کړ چې په دکې با د آدم علی السلام په اولاد کې با خواهش می
په د کې به مطلب دا چې غضب به می غصه به پکې په د کې به لوګمی په د کې به تندمی مطلب د انسان چې څومره اوصاف دی هغه بیان کړ نو پرشتو د دې اوصافو نه دلیل راونیو چې په یو سړی کې شهوات نو هغه د حلال او حرام خیال نه ساتي چې په یو سړی کې غضب غصه نو هغه بیا د حلال او د حرام خیال نه ساتي نو د دې الله تعالی د آدم علی السلام د اوصاف چې کوم بیان کړل د پرشتو مخیتانو پرشتو دا غیر دلیل ونیو چې دا مخلوق په سوال بیا فسادات کوي ولې چې سړی خپل خواهش پوره کوي هغه حلال حرام نه ګوري چې سړی له غوسه ورشي هغه حلال حرام نه ګوري دا شان د لوګي او د تندې والا چې دین هغه بیا صرف خپل لوګه تند ختمي نو د دې اوصاف د بیانولو نه پس فرشتو دا دلیل ونیو چې دیو خو به د خپل خواهشاتو د پوره کولو لپاره وینم توي او فساد بم کوي دویم جواب علماء دا کړ او الله کته د عبادت لپاره پیدا کړي مو خو ستا تسبیح بیانو ستا پاکي خاصم بیانو الله فرمایل انی اعلم ما لا تعلمون ما ته هغه علم دی چې هغه علم تاسو ته نشته څه علم دی ګوره په پرشتو کې د ګناه د سره نه صلاحیت نشته پرشتو کې د ګناه صلاحیت نشته پرشتن نه تګی کېږي نه وږي کېږي نه ولا غوسه ورځي نه نافرمانی پیژني نو هغه فرشته کې الله تعالی د ګناه ماده نه پیدا کړي نو لہذا داغه فرمانبرداری او تابعداری دومره معنی نه لري څومره معنی او تابعداری چې د انسان ماده لري ځکه چې په انسان کې د کفر او د ناشکرۍ صلاحیت هم شته او د شکر او د فرمانبرداری صلاحیت هم شته نو چې په ما او تا کې صلاحیت د نیکی هم شته او صلاحیت د ګناه هم شته او ما او تا بیام نیکی کو نو دا د کمال خبره ده نو پرشتو خو هغه کمزور اوصافو طرف ته وکتل لیکن د انسانانو کې هغه ښه اوصافو طرف ته هغه پرشتو هغه چې کوم هغه اعلی صفات د انسانانو دی هغه ته سوچ ونه ولی چې د آدم علیه السلام چې کوم اولاد د انسانان ټیک ته چې په دې کې به د ګناهونو مادمي نو کمال خو دې ته وي چې یو سړی ګناه پیژنونی کې وکړي چې پرشته ګناه نه پیژني واغه فرمانبرداری کوي هغه دومره معنی نه لري څومره معنی چې دا خبره لري چې په یو سړي کې د ګناه صلاحیت شته او دی بیا هم نیکي کوي یو سړی وګیره خو بیا هم دی حلال نه ګوري یو سړی خواهشات شته لیکن دی بیا هم خپل خواهش ته ناجایز نه پوره کوي نو دیو جن الله فرمایل چې زه خو جنت او جهنم پیدا کوم او د جنت او د جهنم د پاره د مخلوق پکار دی چې پاغي کې دوه صلاحیتونه وي ام پکې د جهنم طرف لو صلاحیتونه وي ام پکې جنت طرف لو صلاحیتونه وي او هغه انسان چې دین هغه خپل خواهشات قربان کی او د جنت والا صفات دا پزان کې پیدا کی نو دیو جن الله تعالی او فرمایل انی اعلم حکمت د آدم علی السلام د پیدایش هغه ز پیژنم او تاسو نه پیژنئ اوس د پرشتو په ذهن کې د دې خبرې د وراچولو لپاره الله تعالی یو جواب خدا وکړي زه پوهیږم تاسو نه پوهیږئ یو دا قولا جواب عملی جواب الله تعالی د پرشتو ته د څه ورکو چې کزه د دې مقصد داو یا وي بعضو پرشتو په خپل سره دا وینا کړې و چې مړه د زمکه د مشرۍ لپاره خو زمونږ نه بل څوک لایق نشته زمونږ نه زیات اهل د زمکه د مشرۍ لپاره بل څوک نشته مونږ عبادت هم کوو بعضو وی قولا ویل او د بعضو تصور او خیالاتو کې د شرالو چې الله تعالی بل مخلوق له پیدا کړي او پزماګه باندې د اوسېدو یو مخلوق کې پکار دی او هغه صلاحیت هغه په پرشتو کې نشته بلکې هغه په انسانانو کې دی مطلب چې پزماګه باندې اوسېږي نو دلته په ځان له کور جوړي د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره به د اور تنظیم کې د ګرمي کپړې تنظیم وکړي د ګرمۍ نه د بچ کېدو لپاره به د پکی او د سوري تنظیم کې دغه شان د حلال او د حرامو لپاره به تعبیرات او فرقونه بیانې او دا خبرې دا د پرشتو په سمجھ کې نه راتلي ځکه چې پرشته چې دنو هغه خو د سره نه پرشته خو د سره نه وږي کېږي او تږي کېږي نه نو الله تعالی د دې فرق بیانولو لپاره د دې فرق بیانولو لپاره پرشتو ته یو جواب ورکو هغه جواب دا
چې آدم علیه السلام ته تمام اشیاء نمونه وښودل. په دنیا کې چې څومره ضرورت دي دا ټول ضرورت آدم علیه السلام ته وښودو چې ګوره دا لرګی دی، دا تبرګی دی، دا کپړه ده، دا صادر دی، دا ډوډۍ ده، دا اوبه دي، دا هر څه. نو آدم علیه السلام ته د ټولو څیزونو علم ورکړو. وعلم آدم الاسماء كلها. او په دې موقع باندې فرشتې هم حاضرې وي. نو آدم علیه السلام کې خدا صلاحیت وکړه د لوږې او د تندې. نو الله آدم علیه السلام پیدا کړو او د آدم علیه السلام سره متعلق چې په دنیا د نظام چلولو دپاره څومره علم و هغه ټول علم آدم علیه السلام ته پیش کو. په دې موقع باندې فرشتې هم حاضرې وي او بیا یې هغه څیزونه په دې فرشتو پیش کړو. ثم عرضهم علی الملائکه. نو الله تعالی و دې فرشتو ته وایي انبئوني باسماء هؤلاء. شاباس اوس راته د دې څیزونو نومونه ووایي دا څه دي. نو په دنیا کې چې د ژوند تېرولو څومره طریقې وي، څومره اسباب وو، هغه ټول آدم علیه السلام ته وښودو. فرشتې ولاړې وي. خو آدم علیه السلام دغه څیزونو باندې پوه شو، دغه څیزونو په پیدې د دې په استعمال هم پوه شو او فرشتو کې خدا صلاحیت نه و نو هغو پې پوه نه شو. نو الله ورته ویل شاباس که تاسو وایئ چې په دې دنیا باندې د مشرۍ اصل حقدار مونږ یو، نو د دې څیزونو نومونه راته ووایئ. شاباس د دې څیزونو نومونه راته بیان کړي. نو چې هغو کله پته ورته ولګېده نو هغې ویل سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یا رب پاکې ته د هر هغه خبرې نه چې مونږ ستانه د هغه علم نه علاوه په هغه بابت کې مونږ ستا سره خبرې وکړې چې کوم کې مونږ ته علم نشته. نو لہذا ته پاک ذاتې ته چې کوم کارونه کوې نو په هغې کې مونږ ته سوال جواب کولو ضرورت نه او مونږ سره نور علم نشته سوا د هغه علم نه چې تا مونږ له راکړی دی. نو فرشتو د هغه اشیاو نومونه پیش نه کړو. او په ځمکه باندې خو چې خلافت کې په ځمکه باندې وخت تېری نو د هغې دپاره د دغه اشیاو علم د ضروري و. نو الله تعالی آدم علیه السلام ته وی شاباس وایه انبئهم باسمائهم. شابه دې ته د دې ټولو څیزونو نومونه ووایه. نو آدم علیه السلام خو پوهېده دنیایي څیزونو باندې. نو آدم علیه السلام ویل دا دا څیز دی، دا دا څیز دی، دی دا نوم دی، دا نوم دی. دا خبرې د فرشتو مخې ته مو شوې او د آدم علیه السلام مخې ته مو شوې، خو فرشتې پرې د سره نه پوهې نه شوې چې دا څه دي، چې دا د څه څیز دپاره دی، دا څه دی، هغه په دې خبرو نه پوهېدې. او په آدم کې خو دا صلاحیت و. اوس که زمونږ ورکوټی نه ورکوټی ماشوم دی د غېږې د 15 ورځو ماشوم دی، د 15 ورځو هغه هم چې وږی شي نو جاړي. هغې ته پته ده چې په دې ټایم کې جاړه، ولې چې په خوله هغه نه شي ویلی چې ماله خوراک راکړي. نو دا صلاحیت په آدم کې دی، په انسان کې دی. اوس د 15 ورځو ماشوم هم چې وږی شي جاړي، چې په خېټه یا په غوږ در شي جاړي. خلک بیا لګیا څوک ناولې د مړولو کوشش وکړي که په هغې غلی نه شي وایي یاره دې باندې څه درد دی یا په غوږ او یا په خېټه. نو فرشتو درد پېژندنه نو د درد دپاره خو جړه به بیا څه پېژندلي وي. فرشتو لوږه پېژندنه نو د لوږې نه مخکې آواز او چغه و دغه شان چې کوم دی نو طلب او جستجو بیا څه پېژندلي وي. نو په دې خبرو باندې فرشتې پوه نه شوې. چې په دې باندې فرشتې پوه نه شوې نو الله تعالی آدم علیه السلام ته شاباس انبئهم باسمائهم. دا ټول نومونه ورته اوس بیان کړه. چې آدم علیه السلام ورته دا تمام نومونه بیان کړه نو بیا ورته الله فرمایل الم اقل لكم آیا ما تاسو ته نه ویلي انی اعلم غیب السماوات والارض، چې ما ته علم دی د اسمانونو د ځمکې د غیب خبرو. نو فرشتو تاسو ته خو ګورئ هغومره علم دی څومره چې ما درکړی دی، او ما ته هغومره علم دی کوم چې ستاسو د علم نه ماورا نورم ډېر علم دی ما ته. نو زما په خبرو زما په کارونو په حکمت باندې تاسو بې خبره یې. او واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. او دې ځای کې الله یوه خبره کوي، وایي ما ته د هغې خبرې م پته ده چې کومه تاسو ښکاره وکړه، او د هغه خبرو ما ته پته ده کومه چې تاسو پټوئ په زړونو کې. نو په دې ښکاره کولو کې خو فرشتو طرف ته اشاره ده. فرشتو خو صفا خبره وکړه. الله وایي آدم علیه السلام ولې پیدا کې، آدم علیه السلام ولې پیدا کې، د ده اولاد په سبا له بیا وینه توی او فساد به کوي. نو دې خو خبره ښکاره کړه، لیکن ابلیس په زړه کې یو بغض د وس نه پټ ساتلی و.
نو لا ابلیس خپل بغض ښکارا کړی نه دی او الله وی فرشتو ته وی تاسو چې څه ښکارا کوئ هم ماته د هغې علم دی. نو فرشتې خو مخلصې مخلوقات دي، هغه خپله خبره وکړه. سپین نیت والا کسانو چې زړه کې سرال هغې وویل وی دا ولې پیدا کړي. لیکن اصل شیطانت په ابلیس کې چې هغه په زړه کې یوه خبره پټه ساتلې وه چې زمانه علاوه بل کس ولې خلیفه جوړېږي د ځمکې. نو الله وایي تاسو کې بعضو خپله خبره ښکاره کړه، په هغې هم زه خبردار یم. وګورئ بعضو خپله خبره په زړه کې پټه ساتلې ده. نو لا ابلیس لا خپل شیطانت نه دی ښکاره کړی، والله وایي هغه تاسو چې څه پټوئ هغه هم ماته معلوم دي. لہذا الله تعالی د آدم علیه السلام د پیدایش خبر فرشتو را ورکړو. بیا فرشتو د سوال جواب یې مو چې انی اعلم ما لا تعلمون، زه پوهېږم تاسو نه پوهېږم، ما باندې به سوال نه اوچتوئ د آدم په پیدایش. او بیا یې ورته عملي تجربه م وکړه چې ګوره په ځمکې د نظام چلولو لپاره داسې مخلوق پکار دی چې هغه د ځمکې د اشیاو نه فایده خو والي که نه، حلال او حرام باندې خو پوهېږي، په تاسو کې خو دا صلاحیت نشته. نو چې دا ټول سوال جواب وشو او د آدم علیه السلام فضیلت ښکاره شو، نو وس الله تعالی فرشتو ته وایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، وس الله دې فرشتو ته وایي وس دې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. ټول فرشتو سجده وکړه الا ابلیس سجده ونکړه. ابا انکار یې وکړو، واستکبر تکبر یې وکړو. او تکبر الفاظ قرآن په خپل ذکر کړی وي، وای خلقتنی من نار وخلقته من طین. زه دې آدم ته ولې سجده وکړم؟ دا خو دې د خاورې نه پیدا کړی دی او زه دې چې کوم دی نو د اور نه پیدا کړی. نو د خاورې صلاحیت چې دی خاصیت هغه ښکته دی او د اور خاصیت هغه اوچت. نو اور شغلې په بره ځي، نو زه دې د داسې مادې نه جوړ کړی یم چې هغه په بره ځي، او آدم علیه السلام دې د داسې مادې نه جوړ کړی چې هغه ښکته ځي، یعنې خټه. حالانکه علما وایي په دې سوال کې هم دی غلط، په دې دلیل کې هم دی غلط شوی دی. ولې؟ ډېر اوچت نه اوچت لمبو او شغلو وهونکي ورونه چا راښکته کړي دې خاورې چې خاوره پې ورواچې راښکته شي. نو په دې دلیل کې هم شیطان غلط شو. اوس آدم علیه السلام د پاره فرشتو ته حکم وشو چې تاسو ته سجده وکړئ. ابلیس سجده ونه کړه. د دې سجدې متعلق درته ضروري او څو خبرې کوم، خو دا چې څومره خلاصه مې وویله د دغه آیاتونو ترجمه راته کومه چې ذهن ته راشي، نو د فی الحال ترجمه کوو بیا درته مزید خبره کوم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، او یاد که هغه وخت چې ویلي ستا رب فرشتو ته انی جاعل فی الارض خلیفه، چې بېشکه زه جوړوونکی یم پیدا کوونکی یم په دې ځمکې یو خلیفه لره، نایب لره، چې هغه د ځمکې انتظام چلی، چې هغه سلسله د انبیاو ده. نو اول آدم علیه السلام او بیا د هغې سره ټول انبیا، دا به انتظام د ځمکې چلی، د حلال حرام او دغه شان چې کوم دی نو د دې اشیاو د دې طریقې کار به د ځمکې والا لپاره وضع کوي. نو قالو دې فرشتو ته ویل اتجعل فیها آیه پیدا کې په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسد فیها چې فساد بګی په دې ځمکه کې ویسفک الدماء او تویوي بوینه ونحن نسبح بحمدک او من پاکی بیانو بحمدک ستا په حمد و ثنا سره ونقدس لك او پاکی بیانو ستا د صفاتو. نو قال الله تعالی او فرمایل انی اعلم بشک ز پویګم په هغه سبان دی لا تعلمون چې تاسو نه پویږئ. وعلم آدم الاسماء كلها، او تعلیم ورکو الله تعالی آدم علیه السلام ته الاسماء كلها د ټول نمونو د ټول اشیاء د نمونو. ثم عرضهم على الملائکه، بیا یې هغه اشیاء پیش کړل په فرشتو باندې، وایي شابه د دې څیز نوم وایه، دا ګیلاس دی، دا پیاله دی، دا ترماس دی. نو د دې څیزونو نه پیدا خو انسان علي، هغوی ته شابه د دې څه نوم دی وسې وایه. او د دې د مخې آدم علیه السلام ته دا څه وښودو، خو هغوی پرې پوه نه شو، آدم علیه السلام پرې پوه شو. نو فقال الله تعالی او فرمایل انبئونی باسماء هؤلاء، خبر راکئ ما ته د دې اشیاء د نومونو، ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی یئ. نو فرشتو ویل سبحانک، پاکی د تعالی را یا رب، لا علم لنا، نشته مونږ سره هیڅ علم، الا ما علمتنا، مگر هغه چې تا مونږ ته کوم تعلیم را کړی دی. انک انت العلیم الحکیم، بېشکه ته علم والی، الحکیم حکمت والی. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اے آدم خبر ورکړه دوی ته باسمائهم د دې د نومونو، د دې اشیاء د نومونو. دلته یو باریکه اشاره ده په دې آیت کې، زه تاسو ته هغې وضاحت کوم. هغه دا ده چې فرشتو ته کله الله تعالی وفرمایل چې د دې اشیاء نومونه ووایه، نو آدم علیه فرشتو ته دا ونه ویل چې او فرشتو تاسو د دې څیزونو نومونه آدم علیه السلام ته واوروئ،
ولی که آدم علیه السلام ته دا نمونه دی فرشتو ویلی وي نو فرشتي به استادان شوی او آدم علیه السلام به شاګرد شوی. دلته الله تعالی د آدم علیه السلام د پاره د شاګردۍ هغه نوم د فرشتو مخې داغه نه خوښو، نو دیو جنا فرشتو ته دا ونه ویل چې ته آدم علیه السلام ته وایي، تاسو آدم علیه السلام ته وایي، الله ته شابه ما ته واوروي. نو شاګرد چې استاد ته سبق اوري نو آیا په سبق اوریدو سره د استاد بیرته شاګرد کیږي؟ نه. نو ځکه الله تعالی وته دا ونه ویل چې تاسو فرشتو ته واوروي، آدم علیه السلام ته واوروي، دی فرشتو ته دا ونه ویل، ولې که آدم ته اورولي وي خو آدم به شاګرد شوی وي، وته وایي ما ته واوروي. نو دا هغونه به تور امتحان واوریدو. وګورئ چې الله تعالی کله آدم علیه السلام ته چې تنمونه وایي نو الله وته دا ونه چې ما ته وایي. نو معلومه ده چې الله تعالی به تور امتحان د آدم علیه السلام نه اورول، ولې چې الله ته پته وجود ته معلوم دي. ولې شاګرد نه خو سړی اله سبق اوري چې کله وته پته نه چې یاد دی وته کنه دی یاد، نو الله ته خو پته وا چې آدم علیه السلام ته سبق یاد دی، نو قابل شاګرد ته خلک وایي شابه دا سبق د نور سواړه ولا نور ته یاد کښاو. نو دلته الله تعالی آدم علیه السلام ته وایي دې فرشتو ته شابه دا نوم ټول نومونه واورو. نو آدم علیه السلام الله تعالی استاد وګرځاو، ټولي فرشتي ولا سکړي شاګردان. اوس هر شاګرد له پکار دی چې خپل استاد سو کې تعظیم، او دا هغه زمانه تعظیم دا چې هغه تعظیم نه مراد سجده دا هغه ته وسو. نو قال یا آدم ویل الله تعالی ای آدم انبئهم بیان کدوی ته خبر ور کدوی ته بیا اسماءهم د دې اشیاء د نمونو. فلما انبئهم باسماءهم هر کله چې آدم علیه السلام خبر ور کو دوی ته بیا اسماءهم د دې اشیاء د نمونو، نو قال الله تعالی او فرمایل علم اقول لكم آیا ما نو ویلی تاسو ته انی اعلم چې بشک ز پویګم غیب السماوات والارض، اسمانونو د زمکه په غیب خبرو باندې په پټو خبرو باندې، واعلم ما تبدون او ز پویګم په هغه خبرو چې تاسو ښکارا کوي دي پرشتو چې کوم خبر ښکارا کړي و چې اتجال فيها ما يفسد فيها وما كنتم تكتمون، واغه چې تاسو پټوي نو دي کې اشاره ابلیس سره یا دا هغه پرشتو خبرو ته چې پزله کې پیدا خیال لا تو چې یاره مونږ زیات اهل یو د خلافت. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ یاد کې هغه وخت چې ویلو مونږ پرشتو ته اسجدوا لآدم سجده وکړه آدم علیه السلام ته، نو فسجدوا نو پرشتو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه، ابا تک انکار وکړو واستكبر او تکبر وکړو، وکانه من الکافرین او د مخکې نه د کافرانو کې نه د الله په علم کې، یعنی د الله په علم کې د مخکې نه کافرو الله ته پته و چې له په دې کې کوپر کوي، او یا دا کانه په معنا د سوار شو نو په معنا دا چې وس د کافرانو شو. سوال دا پیدا کی چې په قران کې خورازي چې شیطان چې کوم دی نو کان من الجن دا د جناتو سره تعلق ساتي، نسلا او د قوم او د نسب په اعتبار سره دا پیره دی د شیطان، نو چې دا د جناتو سره تعلق ساتي نو دا الله تعالی بیا په سجده کې ولې راونی، ځکه چې د سجده حکم خو پیریانو ته نو شوی، د سجده حکم پرشتو ته شوی، نو د سجده حکم پرشتو ته وشو او پرشتو خپل حکم پورا کو، نو په سجده نه کولو کې دا پیره ولې راونی دا شیطان دته خو الله نه دی ویلي چې ته سجده وکړه، د سجده حکم پرشتو ته شوی دی، او ابلیس او شیطان چې دینو دا د فرشتو د نسل نه دی، قران وای کان من الجن دا د پیریانو نه دی. د دې علما عجیب جواب کوي، هغه وای ګوره چې ټیک د چې حکم فرشتو ته، لیکن د دې ابلیس او د دې شیطان چونکی زیاته ناس تپاسته د جناتو په ځای باندې د چا سره و د فرشتو سره و، نو دیو جن دا د فرشتو په حکم کې شاملو، او الله تعالی دا څنګه کوي چې یو سړی ته حکم نه واغه په حکم کې راونی، نو دا خټیک په دې حکم کې شاملو ولې چې په زمره د فرشتو کې پاتې کېدو. یو دویمه خبره دا چې ګوره حکم فرشتو ته او حکم جناتو ته، او په دې موقع باندې فرشتو او د ټول جناتو سجده کړی دا سوا د ابلیس نه، خو ذکر د فرشتو زکه وکړو چې خلق د اهم خلقو ذکر کوي چې دا حکم فرشتي ته دی، چې دا حکم فرشتي ته دی، نو د فرشتو نه علاوه خطه مخلوق ته خو به طریق اولاد حکمي چې فرشته سجده کوي، نو جناتو ته چاویل چې تاسو سجده مکوئ، تاسو خو به په سر کې کوئ. لکه اوس مثلا اسی مثال کے طور پر
لکه یو ملک والا چې دی نو لکه هغه اوس مثلا زمونږ پاکستان دی او مونږ ته حکومت دا وایي چې بای تاسو کارډونه راواله او خپل شناخت ښکاره کړئ نو مونږ ټول خپل کارډ راوالو خپل شناخت ښکاره کړو زمونږ طرف کې یو غیر ملکی ناست یا د بنګال نه راغلی یا د سعودي نه راغلی یا د افریقې نه راغلی یا د بل ملک نه راغلی او هغه غلی ناست او هغه خپل شناخت نه ښکاره کوي ولې وایي دا حکم خو تاسو خپل ملک والا ته کړی نو تاسو ټول ذهن ته به جواب راشي چې خپل ملک والا شناخت زه ګورم نو د پردي هغه خو به په سر کې ګورم نو دی دا نه چې ویل چې یاره ما ته خدا حکم نه شوی نو دغه شان مسله دلته چې دا حکم پرشتو ته نو مړه چې پرشتې سجده کوي نو د جناتو ته چا ویلي د پیریانو ته چا ویلي ابلیس ته چا ویلي چې ته سجده مه کوه ته خو بیا په سر کې کوې چې دومره پاک مخلوق سجده کوي نو دا د ابلیس یې دا به په سر کې کوي نو لہذا دیو ته د سجدې حکم خو دیو سجده ونه کړ اوس زه تاسو ته یو تفسیر حواله ده وایي چې کله پرشتو سجده وکړه او دیو د سجدې نه سر راوچت نو ټولو پرشتو وکتل چې موږ سجده وکړه نو هغه حکم او دویمه سجده چې ده نو هغه شکر ځکه موږ په یو رکعت کې څو سجدې کوو دوه دا د هغه پرشتو یاد را تازه کوو چې هغه پرشتو په دغه موقع څو سجدې کړې وې دوه یو د حکم دپاره او بلې د شکر دپاره اوس سوال دا پیدا کېږي چې د آدم علیه السلام ته د پرشتو د سجده څنګه وکړه حالن کې سجده خو که د آدم علیه السلام شریعت دی او که زمونږ شریعت دی د قیامت پورې الله تعالی د ځان نه علاوه بل هیڅ چا ته سجده کول جایز ګرځولی نه دي نو چې غیر الله ته د الله نه ما سوا بل مخلوق ته سجده ناجایز ده نو د فرشتو څنګه آدم علیه السلام ته وکړه یا ساتئ دا خبر د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې آدم علیه السلام ته چې کومه سجده وه نو دا سجده اصل کې الله ته وه خو آدم علیه السلام یې جهت ګرځولی لکه زه تاسو ته ویم موږ ټول سجده کوم طرف ته کوو قبلې ته نو قبلې طرف ته څه شی دی کعبه ده نو موږ کعبې ته سجده کوو لیکن موږ وایو چې کعبې ته سجده وکړه لیکن دا سجده چاته ده الله ته نو دا کعبه صرف د دې سجده کې د اجتماعیت پیدا کولو دپاره په دې عبادت کې د انتظام او د ترتیب پیدا کولو دپاره صرف یو جهت متعین کو ورنه په یو جماعت کې به څوک داسې ولاړ وي څوک به دې طرف نو د نظم و ضبط پیدا کولو دپاره الله یو طرف مقرر کو دې طرف ته کوي نور خو چې فاینما تولوا فثم وجه الله چې کوم طرف ته ستاسو مخ یې هغه طرف ته الله دی مطلب الله هر طرف ته دی الله دپاره جانب نشته خو په سجده کې په عبادت کې او په دې عباداتو کې په دې منځونو کې د اتحاد او د نظم و ضبط پیدا کولو لپاره الله تعالی زموږ لپاره جهت مقرر نو سجده مونږ کعبې ته کوو دا یو جهت الله مونږ ته مقرر کړی دی نور سجده چاته ده الله ته نو دقه سجده الله ته وه خو آدم به طور جهت مقرر نو مونږ ته چې وایي کعبې ته سجده کوئ دا الله ته سجده ده نو دې فرشتو ته ویل ما ته سجده وکړئ خو په جهت د آدم یې راته وکړئ نو دوی دغه جهاد نو کعبه زمونږ لپاره جهاد ته نو څومره لوی درجه لري نو دوی آدم علیه السلام لدی ابلیس آدم علیه السلام له دغه اهمیت ورکولو نه څه وکړو انکار دا اهمیت بدل ولې ورکړو چې زه به الله ته سجده کوم او په جهاد د آدم به کوم نو دای د دې نه انکار نو اولنې جواب به ان شاء الله چې تاسو ذهن ته راغلی چې غیر الله ته خو سجده ناجایز ده خو دې فرشتو چې آدم علیه السلام ته کومه سجده کړې وه نو دا سجده د غیر الله نه ده دا سجده وه الله ته خو آدم به طور جهت لکه څنګه چې زمونږ سجده الله ته ده او کعبة الله بیت الله زمونږ لپاره څه شی دی جهت نو دا غیر الله سجده نه یو جواب دی دویم جواب دی چې دوه قسمه سجدې دي یو سجده تعبدي ده عبادت دپاره ده او یو سجده تعظیمی ده د تعظیم دپاره سجده کول نو دا سجده د عبادت دپاره په ژوند کې یو ظلم
الله تعالی د غیر الله لپاره نه جایز کړي، یعنی د عبادت لپاره او د بندګۍ لپاره د الله نه ما سوا په ژوند کې په زندګۍ کې په یو حال کې الله تعالی دا سجده د غیر الله لپاره جایز کړي نه ده. نو لہذا د آدم علیه السلام ته دا سجده چې وا نو دا قطعا د عبادت ولا سجده نه و، دا سجده د تعظیم وا، دا سجده د سوا د تعظیم. او په هغه شریعتونو کې په هغه وخت کې د تعظیم د پاره لکه موږ د تعظیم د پاره چا سره سلام کو نو تعظیم د پاره ډېر بټیږي نو خو اځي سره تعظیمن داسې چلو زمونږ دومره پورې خطه کېدل شته زیات رکوع کې چا تپلل دا معنی. نو چې څنګه زمونږ په شریعت کې د تعظیم د پاره چاته سلام کول نو دا تعظیم دی، نو په هغه زمانه کې د تعظیم په تور باندې سجدم جایز و. څنګه چې د یوسف علیه السلام ورونو یوسف علیه السلام ته تعظیمن سجده کړې و، نو دا سجده د تعظیم و، سجده د عبادت نه و بلکې سجده نه سوا د تعظیم. نو موږ چې څنګه چاته سلام کو د تعظیم د پاره نو دغه شان دی بر تعظیم د پاره څه کوله سجده. نو لہذا د فرشتو سجده آدم علیه السلام ته دا تعظیمن و عبادتن نه و. خو زمون شریعت واوره، زمون په شریعت کې نه چاته عبادتن سجده جایز ده او نه تعظیمن. موږ بر تعظیم د پاره چاته سجده نه که یو سړی د باندې ډیر زیات هم ګرانی خو هغه ته سجده کول او رکوع د سجدې په حکم کې دی، هغه ته رکوع کول دا حرام دی. نو که یو سړی چاته په سجده کې یا په رکوع کې د عبادت په تور ښکته شو نو دا مشرک شو، دا د دین نه بار شو. زمونږ په شریعت کې ولې چې زمونږ د نبی رسول الله نه پس بل پیغمبر راتلو ولا نشته، نو دی وجه نه د عقیده خبرې په دې کې ډېرې سختې دي، رخ بنوي دا خبرې لګي شریعت لګي سختي ساتلې دي. ولې چې بل پیغمبر نه راځي اځنه چې سبا به خلکو کې شرک شروع نشي. نو لہذا زمونږ په شریعت کې کڅوک چاته د رکوع عمره او یا په سجده کې پریوتو د عبادت په تور باندې نو دا مشرک شرک مبتلا شو. خو ګوره کڅوک د تعظیم د پاره چاته په سجده کې ښکته شو، تعظیم د پاره وې زما د عبادت اراده نه واسمه عظمت د پاره دغه د قدر د پاره، نو په اتفاق سره دا سجده تعظیمی حرام ده او دا سړی بل اتفاق کافر کنم دی خو فاسق ضرور دی. لہذا دا خلک پر زیارتونو باندې او دغه شان چې کم نه تاسو د پنجاب ته د علاقو ته چلاړ شي نو د کله عبادت د پاره نه ني نو د تعظیم د پاره قبرونو ته سجده کوي، دا مکمل تور باندې حرام. او دی خلکو دی زیارتونو ته دا دروازې هم د سي جوړی کړي کته ته سجده وم نه کې نو رکوع به وته کې. لکه مثلا دلته زیارت نو دا دروازې دومره غټې نه دي لکه زمونږ د جمعات دا دروازې چې نو دې ته چرانه نو ودی نو ورکوټي دروازې کړي. نو کپاغي کې که زمونږ په شان یو سړی لاړ شي چې هغه ته سجده او رکوع کول نم غواړي نو ام به هغه په دې دغه کې دي سر بخته کین ورنه نو وځي نو هغه به تا دې زیارت ته خامخ ټیټې نور ادن نه کوي. زمونږ خپل سبق وایو په پنجاب کې نو طالبان خو بیا خیورانی نو مونږ کې وکړه وڅلو مونږ په پزماکه کېناس پزماکه به دې ورو نو هغه براته ډیر بد کول خو زمونږ علاج پوسنه زمونږ به څه علاج کړای. نو بهرحال مونږ بلګره بنی اسرائیل په شان ورخوېدو هغه بنی اسرائیل قصه مخکې روانه. نو بهرحال زمونږ په شریعت کې د عبادت په تور چاته ښکته کېدل او د عبادت په تور باندې چاته ټیټېدل دا حرام دي، په دې سره سره کفر ترسي. او د عظمت په تور باندې دا دام حرام دي، پاغي کفر ترسي. او د عظمت د پاره چاته سجده کول دا حرام دي، سړی په فسق ترسي. او کچاره دې عادت دایمي وساتونه د کفر خطر ہے. زموږ په شریعت کې څومره جایز، زموږ په شریعت کې تعظیم دومره ده چې د سړی ډیر مشر دی، پلار دی، اولاد دی، یا یو عالم دی یا یو بزرګ دی، تنده خپلول شي. ولی پیغمبر علیه السلام چې د فاطمی بیبي کور ته راغی نو فاطمه بیبي به ورته ودرېده او نبی رسول الله سلام به له تنده خپل او فاطمی بیبي خپل پلار نبی رسول الله سلام له تنده مبارک خپل. نو دومره پوری تعظیم چې دین لکه دا زموږ په شریعت کې شته. یو خبره بلم ده د تعظیم د پاره شاته ودرېدل نبی رسول الله د ودرېدو نه منع کړی و. وای ما ته به داسې نه ودرېږي لکه څنګه چې د عجمو ته خلق ودرېږي،
د عجمو بادشاهانو ته باغو به د ناستې ځای و، ټول خلک به ورته ولاړو. د عجمو په دربارونو کې به د ناستې ځای نه و د هغه زمانې. نو یو طرف ته نبی علیہ السلام وایي ما ته به نه ودرېږئ، او بل طرف ته سعد ابن معاذ رضی الله عنه چې راغی نو نبی علیہ السلام صحابو ته ویل هلکه قوموا لسیدکم، د خپل مشر ته ودرېږئ. دغه شان خپلې لور ته د احترام دپاره ودرېدلی نبی علیہ السلام، او لورم نبی علیہ السلام ته د احترام دپاره ودرېدلی ده. بل نبی علیہ السلام چې ګوي د مسجد نه پاتې د صحابه وي سبحان الله، وایي جومات ته چې به نبی علیہ السلام تلو وایي موږ ټول به ولاړو، هغې پورې به ولاړو نه به کېناستو څو پورې چې به نبی علیہ السلام پناه شوی. نو دا ودرېدل خو ثابت، نو د هغې علما بیا تطبیق بیانوي چې هغه ودرېدل منه دي کم ودرېدل چې د عجمو دي د هغه زمانې د ظالمانو بادشاهانو چې هغه په ظلم او د بربریت نه ډک و. هغه دا که په یو دربار کې به ګنټه په ګنټه وي خو ته به ناست نه وي، ته به ولاړ وي. لکه دا بادشاهان چې و کسرا او دا ټول به ناست او دا نور ټول به ورته ولاړ وي. نو نبی رسول الله سلام چې د کمې ولاړې نه منع کړې ده نو هغه ولاړه ده چې په دربار کې ستا دپاره د ناستې انتظام اړوي نو ټول عمر یې ودرولی. نو د دغې ولاړې نه نبی رسول الله منع کړې ده. نور د تعظیم دپاره نبی رسول الله په خپله هم ودرېدلی دی، صحابو ته یې ویلي چې خپل قائد ته چې کوم دی خپل مشر ته چې دی نو دا ودرېږي. ها او بل ولاړه وایي هغه سړي ته منع ده چې کوم سړی دا غواړي چې دا خلک یې ما ته ودرېږي، ما ته دا خلک ودرېږي. نو چونکې دا ده په هغه کې اوس عجب او تکبر راغی نو د ده د علاج دپاره به دته نه ودرېږي. نو دا ځان له خبرې دي. او بهرحال زمونږ په شریعت کې چاته سجده یا چاته ټیټېدل د تعظیم په طور هم حرام دي او د عبادت په طور خو مکمل طور باندې سره کفر دی. البته د تعظیم دپاره چاته ودرېدی شي، تندی ولولی شي، معانقه ورسره کولی شي، مونږ چې غاړه یو بل له ورکړو. دا معانقه د نبی رسول الله نه ثابت ده. وایي چې کله جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د حبشې نه راغی او په دقه موقع باندې خیبر فتح شوی دی، نو وایي نبی رسول الله سلام ورته معانقه وکړه غاړه یې مونږ چې څنګه غاړه یې اچو، نبی رسول الله سلام ورته غاړه یې واچو، سلام یې ورته وکړو. دا یې د سره زوی و، ډېر عمر ته بار پاتې شوی، نو خامخا سړي سره زوی روري ډېر وخت باري چې راشي خامخا سړي زړه غواړي چې خپلې سینې ته رانږدې کړم. وایي نبی رسول الله فرمایل چې معانقه یې ورته وکړه چې ما ته نن پته نشته چې زه په دې خیبر په فتح کولو ډېر خوشحاله یم او که د خپل سره زوی د جعفر په راتلو ډېر خوشحاله چې دې نن الله تعالی ماله راوست. دغه شان نبی علیه الصلاة والسلام د بدن سره صحابه خپل بدن میلاو کړی دی لکه د سلام په طور باندې. لکه اوس مثلا یو صحابي دی اسید ابن حضیر نوم دی، نو هغه به د خلک خندول داسې مذاقي شانو ټوکي، نو یو ځل ولاړ دی خلک خندی، د خندا خبرې ورته کوي. نبی علیه السلام به په دې صحابو باندې ور ډېر تنګ نظري نه راوسته. وایي د اشراقو نه پس به مونږ په جومات کې ناستو صحابه وایي او وایي مونږ به د زمانې جاهلیت د خپل هغه د ناپوهۍ قصې کولې، نو د ناپوهۍ قصې چې کین وخت ټولې د خندا وي، وایي مونږ به خندل او وایي نبی علیه السلام به زمونږ څه دقه شان خاموشه ناست، وایي مونږ به وخندل، مونږ به د خپلې د ناپوهۍ قصه وکړه، وایي نبی علیه السلام به صرف مسکی شو خو منع کړي نه. یعنی نبی علیه السلام دومره سختي په مونږ باندې نه ده راوستې. نو زمونږ سره به ناستو وایي د خوراک تذکیرې به هم زمونږ څه کولې چې چا ویل دا چیز ډېر مزیدار دی دې خوړو داسې وایي هم به زمونږ په خبرو کې شریکو. بالکل صحیح چې د دنیا خبره به مونږ کوله بالکل به یې را سره کوله. لکه نبی علیه السلام په مونږ باندې بیخي د اسمان نه و راښکته کړی. بس د نبی علیه الصلاة والسلام کم اوصاف او کم صفت به بیانې. وایي زمونږ سره هر قسمه او تر دې چې مونږ به دا جاهلیت قصې کولې هم به راسه کولې. وایي مونږ به خندل، خندا معنی ده چې مونږ به اواز ویستو په خندا کې او نبی علیه السلام به صرف مسکی کېده. ولې چې نبی علیه الصلاة والسلام عایشه بیبي فرمایي چې نبی علیه السلام داسې نه دي خندلي چې د خولې د خالي ځای ښکاره شوی له هوا خوله دننه داسې خوله نه ده کولاو کړې نبی علیه السلام چې زیات نه زیات چې دی نو نبی علیه السلام به وخندل، نو دا نواجز مبارک غاښونه چې دا به ښکاري. نو دې وجې نه صحابه به د دې ورځې په انتظار وو چې کله به وخندل نو بس وایي حتی بدت نواجزه، وایي نبی علیه السلام وخندل لکه هغه نواجز غاښونه ښکاره شو، دې ته نواجز غاښونه وایي. نو دا دومره خندا به صحابو دپاره غټ غنیمت دو. نور مسکی خو نبی علیه السلام دایمي مسکی و همیشه دپاره،
کډیر نغټ غم به پیو نو هغه په تندیخ کارید په تندیخ مخ مبارک نه به پته لګیدا خو خپل مبارک به همیشه لپاره مسکای ولی چې هغه د دې صحابه او د پاره رهبر او رهنما و چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو بیللی ولی چې هر طرف ته دشمنی او هر طرف ته بد حال خو چې نبی رسول الله به وخندل نو حد نو صحابه بر دې ورځې په انتظار وای بدت نواجز ولکه نواجز ښکارش او چې کله به نبی رسول الله چا په خندا ولیدو یو ځل خندل نو عمر رضی الله عنه راغی وای اذهك الله سنك د الله رسول دقه شان دی الله په خندا لره ولی خان مطلب دا چې د نبی رسول الله سلام هغه خندا د صحابه د پر ډیر لوی غنیمت او بهر حال مقصد نه دی چې د تعظیم د لپاره چاته سجده د امنه ده ها نو دا اسید ابن حذیر رضی الله عنه خلق خندول ولاړو نو نبی رسول الله سره لاټای و لاس نو اخر عمر کې نبی رسول الله لاټای استعمال کړي وګوریا ساته چې نبی رسول الله سلام د لاټای دومره ضعف او بډاواله په نبی رسول الله نه دراغله چې د لاټای ضرورت و تراغله ولی چې د نبی رسول الله سلام اخیرنه جنگ غزوه تبوک شوه او اخیرنه حجۃ الوداع کړي او د حجۃ الوداع نه پس درې میاشتې پس نبی رسول الله د دنیا نه رخصت شوه او حجۃ الوداع ته د مدینې نه مکې پورې راغله دي نو دومره ستم نه و چې پیدل او په اوخ باندې دومره غټ سفر کړي دومره طاقت په نبی رسول الله سلام کې بیا مو په اوخ باندې ودرېدل او دنیا غټ تقریر په عرفات کې کړي په اوخ باندې ولاړ چې یو سړی دومره بوډای چې هغه سره لاټي نو هغه په ولاړ باندې دومره غټ تقریر نشي کولای څومره چې په حجۃ الوداع کې نبی رسول الله په ولاړ کړي نو نبی رسول الله ته ذوق دومره نه راغلی چې لاټي ضرورت او به تور علاج او د امت د ضعفا او د پاره ویرا چې مړ تاسو لپاره په سنت جاری کوم که سباله چاته د لاټي ضرورت چې دا ونه و چې نبی رسول الله نه ګرځول راشي تاسو لپاره په سنت پیدا شي نو که زمونږ یې ذوق د پاره اوچتو نو موږ ته ذوق سهارم راکې او داغه سره سره د نبی رسول الله د سنت اجر امرته ملوي سبحان نو نبی رسول الله صلی الله علیه و او دی اسید ابن حذیر رضی الله تعالی عنہ خلق خندول نو نبی رسول الله راغی او په دې تشي کې شاته نه په دې لاټې دي سیو سړی چې چا څنګه غپ لګاره که څه خندادي شروع کړ بس هغه چې څنګه دا شاول را وګرځید و یا رسول الله اصبر شابه بدل لا کمال شابه تاولی د شاول هغه سره آزاد ټول غد سره لګاو دا سړی مزاحیو نبی رسول الله اصبر بالکل بدلی ته تیار یم وای بس بدلی ته تیار یم نو هغه ته وی د الله رسول وي تا خو چې په لاټې والم نو زما په دې شابه نه سره نه څه کپڑا نه و نو ماته به کپڑا د ملانه لري کین والا به نه بدلالم نو نبی رسول الله راځه چې نبی رسول الله ته کبیس مبارک اوچت کو داغه خدغه مقصد نه د شاته نه بتون خو دغه شاله راوړي نو هغه د نبی رسول الله د مهر نبوت سره خپل سینه لګول چې په میانس کې به څه کپڑا نه نو د نبی رسول الله د ولو په میانس کې مهر نو داغه مقصد د نبی رسول الله د شاه مبارک نه رانیول نو معلومه دا شو چې د تعظیم لپاره او د عظمت لپاره غاړې ملاوهل شي بدن دا سره چا سره ملاوهل شي چې هغه علمی او روحاني او مشري سپلاري د تعظیم لپاره نور چې کوم دینو لکه ها د تعظیم لپاره لازم خولول شي خو ګوریا ساته چې د تعظیم لپاره به د هغه چا لاس خولای چې د هغه تعظیم سره دین د وجنه کې د دنیا د وجنه نه د دنیادارو لاس به نه خولای اوس مثلا یو وخت باچا دی باچای وخت دی او ته باچا له لاس خولې نو دا تر دنیا د وجنه خپل نو لاس خولول د دین د وجنه نشته د لاس دغه د وجنه نشته د دنیا د وجنه وز د نبی رسول الله نه لاس خولول دومره تعظیم ثابت نو خامخا ته چې چاله لاس خولې نو لږ معمولی سر خو به ښکته راځي نو دا په ممانعت کې شامل ځکه نه دی چې د نبی رسول الله مخې ته دا کار شوی ضرورت ولري معمولی دغه بیان کوم چونکه د سجده تعظیمی خبره ده نبی رسول الله والسلام لشکر لګلو jihad او پای کې ابن عمر رضی الله عنه نو په جنگ کې ټول مردانه کې تبه غټي کله کله په کې سړی دغه شي نو دی وی چې مونږ لاړو نو سړی را باندې زور ورو نو مونږ بیرته مدینه ته راځو ابن عمر رضی الله عنه وی نو مطلب دا چې ادمیشن پورا نه کو میدان هم پرې خو بیرته راځو یاد ساتئ چې جهاد میدان پر خودل دا ګناه کبیره ده خو په دوه صورتو کې میدان پر خودل شي ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه
دو صورتو کې ته میدان نه را تښتېدې شي. یو دا چې چال بدله، لکه کافرانو ته وی چې یاره مړه تاسو زور اوري به تاسو وګټل موږ نه لاړو او ته میدان پرې دی او د راځي په شق بابل طرف بیرته ورشي، دې ته وی چال بدلول. نو میدان دې پرې خو د چال دی وته، نو د چال بدلولو لپاره میدان پرې خو دی شي. او ذم او متحيزا الى فئه، کومک سره روان دی، موجوده لشکر کمزور دی، اسلحه او نشته، کسانی کمزوري دي او نوی کومک را رسیدو کې ورځ دوشته، نو ورځ دو میدان نو تختزان مول هلاکه. نو د کومک دراتلو پوری یا کومکګه پوری بیرته شاته راتلل دومره پوری میدان ته پرې خو شي. نو لہذا د کومک راتلل او د کومک پوری بیرته شاته راتلل دا میدان پرې خودل نه دي، دا تیښته نه ده. نو سواره ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې موږ مدینه ته ورسېدو نو موږ به د نبی رسول الله نه پټېدو چې اوس راته وایي ما لېږلي وای او تاسو دلته ګرځئ، بس و एकदम د نبی رسول الله مخې لرالم، وای را روان مې एकदम مخې لرالم. نو چې چا څوک په کار پسې کشر لېږلی هغه کار نه کړی نو بیا خو نشي را مخامخ کېدی. نو ویل ما ته نبی رسول الله ویل چې عبدالله لکه ته دلته څه کې، تاسو خو ما په ډېر غټ میشن لېږلي وي. وی ما ته چې یا رسول الله نحن الفرارون، د الله رسول مونږ را تښتېدلي وي صفان وته چې مونږ را تښتېدلي. وی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نه ته چېرته را تښتېدلی، بل انتم العسکارون وانا فئتكم، نه تاسو خو عسکار دی ته وایي چې یو سړی په کومک پسې راشي بېرته دې ورځي. نو زه خو ستاسو کمینګایم، زه خو ستاسو کومکګایم، تاسو خو په ما پسې راغلي چې یاره دې لږ کومک پکار دی بیا دې ورځو. ګوره دې ته سلام ځای وایي تاسو څنګه را تښتېدلي، تاسو خو دوباره هم لکونکي یئ. او وانا فئتكم، زه خو ستاسو کمینګایم، زه خو ستاسو کومکګایم، تاسو خو په ما پسې راغلي چې یاره دې لږ کمزوري نور ملګري راکړه. وایي چې ما د نبی رسول الله دا سلوک ولیدو چې زمونږ په تیښته باندې نبی رسول الله مونږ ته دومره ښایسته خبره وکړه. وایي بې اختیاره ورلم، زمونږ چې څومره د لښکر ملګري وو، وایي بې اختیاره ورلو فقبلنا یده، وایي د ډېرې خوشحالۍ نه د نبی رسول الله لاس راواغسته ښکلم کړ چې مونږ خو دومره غټ جرم کړی چې مونږ راغلي وو او تا مونږ ته دومره غټ صبر وکړو. نو د نبی رسول الله وسلام لاس هم ښکل کړو. نو بهرحال دا مې صرف او صرف دې دپاره وی چې آدم علیه السلام ته چې فرشتو کومه سجده کړې وه نو دا د عبادت والا سجده نه وه، دا د تعظیم والا سجده وه. او د تعظیم سجده د هغو په شریعتونو کې په هغه زمانه کې جایز و، زمونږ په شریعت کې جایز نه. اوس خدا نازک امت د نبی علیه السلام پرېښی دی. اوس که په دې کې هم تاره تعظیم دپاره سجدې شروع کړې چې دې قوم به بل څه شروع کړي، نو دې وجې نه چې کوم دی نو زمونږ په شریعت کې د تعظیم سجده هم منل او د عبادت هغه خو د هغه کفر دی. نو بهرحال دا سجده چې ونه یا د تعظیم دپاره وه او یا د جهاد په طور وه، بهرحال د سجده ونه کړه، انکار یې وکړو. نو الله تعالی آدم علیه السلام ته چې تاو بیبي تاسو په جنت کې اوسېږئ، وکلا منها رغدا حیث شئتم، او ښه پراخه خورئ چې کوم ځای نه غواړئ، چې جنت کې اوسېږئ او چې څه غواړئ هغه کوئ. او په دغه ټایم کې دا ابلیس دنیا ته راونه لګو، دا ابلیس صرف د جنت نه رابار کو، هغه ته وځه شابه ته وځه جنت فخرج وځه فإنك رجيم، زه رټلی یا ذلیله ته وځه. نو ابلیس د جنت نه راوستو او آدم او حوا بیبي ته وایي مور محترمې ته وایي تاسو به د جنت کې اوسېږئ خو چې څه غواړئ کوم ځای نه غواړئ ښه پراخه خورئ، غم یې مه کوئ، خو یو کار به کوئ ولا تقربا هذه الشجره، دا یو ونه ده ګورئ د دې میوې ته به نه نږدې کېږي. اوس دا د څه میوه ده نو ګورئ دا داسې ډېر تاکید سره لکه داسې مضبوطه خبره نه ده معلوم، خو بعضو مفسرینو اندازتن دا ویلي چې دا انګورو، خو ډېرو دا ویلي دي چې دا غنمو. نو بیا چا سوال کړی چې د غنمو خو ونه نه د غنمو خو بوټی، نو ګوره یاد ساتئ چې شجر په عربی کې یوازې ونې ته نه وایي، ګیات هم وایي. په 14مه سپاره کې فیه شجر فیه تسیمون، وایي په دې ځمکه کې ستاسو دپاره ګیام ده چې تاسو په خپلو څاروو خورئ. نو شجر یوازې ونې ته نه وایي، شجر چې کوم دی نو لکه د ګیا په شان دی وړو وړو بوټو ته هم وایي. او دویمه خبره دا ده کېدی چې د جنت نظام د دنیا نه بدل دی، دلته د غنمو بوټي دی، هلته کېدی چې غټه ونه دا څه بدلېږي. نو بهرحال
دی ونی ته بنه نږدې کېږي دای وته ونه چې نه به خوري نږدې کېږي به وطن دا د صد ذرایع په تور وي لکه ګور زنا قرآن دا نه چې زنا مکوا زنا ته به نږدې کېږي نه زنا ته نزدېکت سره نظر بد هغه محفل ماحول چې کوم کې ته ګډوډېږي هغه ته باندې نږدې کېږي نو دغه شان دلته دا نه دی ویل چې خوري به نه خوري خو به خامخه ده نه خوري خو نږدې کېږي به نه په دغه لار به نه دي ولا تقربا فتكون من الظالمين ګوره کړه دی ونینم د دې بوټي نم سکه وکړه نو اصل چې تاسو بیا د ظالمانو نشئ نو ظالمان نه مراد کمی کوونکی نو ظلم په معنا د زیاتی مراد ظلم په معنا د کمی د باغونو په باره کې قران کې الله وایي دوه باغونه ولم تظلم منهما شيئا او د دوه باغونو په کمواله په میوه کې نه کو نو ظلم په معنا د زیاتی مراد ظلم په معنا د کمی مراد نو لہذا تاسو به کمی کوونکی شئ نو وس الله دیو د خاص بوټي ته او خاص ونی ته د نږدې کېدو نه منع لیکن فازلهم الشیطان شیطان ځوانو خویول وی خویول لار او مور بی دوانه چې کوم نه هغه خویول او فاخرجهما مما كان فيه او دې شیطان ابلیس زمون مور او پلار دا هغه زین راوستو په کوم نعمتونو کې چې هغه دنه جنت او دغه جنت نه دی زلا سره وته نو دې شیطان څنګه راوستو څنګه وخویول نو قران د دې لپاره دوه الفاظ استعمال کړي یو د فوسوس لهم الشیطان د آدم علی السلام ته بار بار د شیطان وسوسه وراشل چې دا بوټه وخوره او د دې بوټي د خوړوي وته دوه وجې ویلي یو وجه وته دا ویلي دا چې الله تاسو د دې بوټي نه ځکه منع کړی چې کدا بوټه تاسو خور نو بیا په ټول عمر په جنت کې ټول عمر بیا په جنت کې او تاسو باندې الله ځکه نه خوري چې تاسو بیا ټول عمر چې الله تاسو ټول عمر په جنت کې نه پاتې کوي راو باسي نو دا وخوري نو ټول عمر بدلته ان تكون من الخالدين نو آدم علیه السلام خو خامخه هغه بشری کمزوري خو نو هغه د خیال څه چې ها په دې بوټي باندې بدل ټول عمر په جنت کې پاتې کېږم نشته وسکو چې ټول عمر دلته پاتې شي یو دا نو ګره یا ساته چې هغه د الله سره د مینې او د محبت په نیت یو خور وز د شیطان بعضو الفاظو کې راځي فوسوس لهم الشیطان شیطان وسوسه ورواچول نو سوال دا پیدا کیږي چې آدم علی السلام په جنت کې دی او شیطان بار دی دا وسوسه څنګه ورواچیله نو علما دا وایي چې د وسوسې لپاره جنت تر دنت لو ضرورت نشته ځکه چې شیطان الله تعالی دا طاقت ورکړي چې د لری نم په سړی باندې خپل وسوسه خپل اثر چول شي نو دې بار د خدن خپل وسوسه هغه تارونه غزول یو خو بعضو روایتو کې راځي چې وقاسمهما د شیطان به قسمونه خوړل آدم او حوا بي ته چې اني لكما من الناصحين چې ګوره دا بوټه وخوري ګوره دا بوټه وخوري زه ګوره تاسو خیر خوایم ګوره اخرت تاسو په بد نظر ګوره ګوره زه تاسو ګوره نغمه خیر خوایم نو قسمونه په وسوسه کې نه خوړل کی نو علما دا وایي چې د شیطان مهنت دومره چې د بهر نه به وسوسه وراچوله او کله کله به شکل بدل کو او جنت په دروازه بدن نه ورغه نو الله خو پیژانده خو الله تعالی خو په دې کار په شروع یو غټ تنظیم تړل او ځکه الله تعالی به مطلب دا رہی چې شیطان قرآنی وې شو خو پرې د جلا نظام د قشان و چلی نو د شکل بدل کو دن نه بلاړو او آدم او حوا بیبي به و پیژاندو چې دا خو ابلیس ته په مونږ په راغلی خو بهر حال قسمونه وته وخوړو نو آدم علی السلام او هر پیغمبر دا د الله د نوم ډیر لوی احترام کوي و آدم علی السلام ته دا پته نه و چې دا کستیک د چې دا سړی ابلیس دی خو د الله نوم څوک په دروغ نشي پیش کولی هغه دروغ نه پیژاندو هغه دروغ نه پیژاندو نو هغه خپل اخلاص او خپل پاکي او خپل طهارت کې راغش چې دوی ته د الله نوم وایو علاوه ول وسه د الله نوم ویل کې دې شي دا سړی دروغ نه نو له هغه هغه بوټه هغه سیز هغه وسکو نو سوال دا پیدا کیږي چې قران دوه الفاظ استعمال کړي وي فنسیه آدم د آدم علی السلام نه هیر وشو او بل دغه وعصا آدم آدم علی السلام ارادتن دا کار وکړو مطلب دا چې خطا ته وشو نو لہذا علما وایي چې لکه دا خطا په هیر و دا خطا په هیر و نو موږ چې په هیر کم کار وکړو
نو هغه ته خطا نه وي. لکه پروژه کې چې موږ په هیر او بوس کو نو هغه ته څوک ګناه وي پروژه په ماتي نه. نو زمونږ هیر ته هیر وي خدا چونکه پیغمبران دي نو د دې معمولی خبره چې زمونږ لپاره کم څه ګناه نه مینو هغه دیو لپاره ګناه حسابيږي. نو که زمونږ دا کار په هیر وشو نو موږ ته معاف دی. الله تعالی د آدم علی السلام ته د نافرمانی نسبت ځکه وکړو چې ټیک د چې تا په هیر وکړو خو په هیر د نه ولي وشو تاسو نه دا کار په هیر ولي وشو. نو غټ خلک لکه زه تاسو خبر وکم خدای مکا یو کس ته وخت په گاون کې یو پردي کس کنځلې وکړي نو دله د پردي کس په کنځلو دومره قار نه ورځي څومره چې کده خپل بچي صرف تا چلو نو هغه کنځلې سخت دي کده د بچي دا اشاره سخته ده لیکن دی به ته وایي چې هغه خو پردیو که کنځلې وکړي نو ته خو خپل بچي سره ته اشاره ولې وکړي. نو که نور انسانان که ایره کیږي زاغونه خو ایره وشو نو ته خو آدمې ته خو د ټولو پلارستانه ولې دا چل وشو نو دا ګناه نه وه لیکن دا هغه په حق کې چې کوم نه لکه الله تعالی په بطور عصیان دا چې کوم نه دا وګرځوله. نو بهرحال بیا الله تعالی او فرمایل اهبطوا واسكشوا ټول. نو آدم علیه السلام راکوشو حوا بیم راکوشو او شیطان ته التمزه او زمکه ته ځي بعضکم لبعض عدو تاسو د بعضو د بعض سره د وسنه دښمنی شروع شو. نو د وسنه دښمنی دا چې د آدم علیه السلام او دغه اولاد او د شیطان خپل منځ کې دا مقابله روانه ده دښمنی روانه ده. او په دې ځمکه کې بس تاسو لپاره لږ وخت مستقر زیات اوسېدو د څه وخت لپاره بنفي. وس آدم علیه السلام راکوشو د شیطان د ټوله منصوبه د سره لپاره جوړه کړې و. زه تاسو خبر وکم آدم علیه السلام خو د جنت نه راويستو سوال آدم علیه السلام خو د جنت نه راويستو زمګي ته راورساو خو آیا شیطان په خپل منصوبه کې کامیاب شو که ناکام شو؟ څه شو؟ ناکام شو. ولی هغه خو دا ټول چال د دې لپاره چلولو چې د ځمکې د خلافت الله د نوالي او چې کله دا خطا وشو نو حق خلافت الله تعالی غراولې وو. ما خو په کوم ډیوټي چې وسره د شیطان روانه و د دې جرم نه پسم مطلب تر دې خطا نه پسم الله تعالی حق ډیوټي چاته واده کړه آدم علیه السلام ته. نو لہذا شیطان باوجود د دې چې په آدم علیه السلام هغه بوټه وسکو لیکن شیطان بیا ناکام او نامراده هغه دغه شان چې کوم نه نظم کې تراغه. نو دې آیاتونو ته ګورئ وقلنا یا آدم ویل مونږه اے آدم اسکن اوسېږه ته وزوجک اوستا بیوی الجنت په جنت کې وکلا منها او خری د دې جنت نه رغدن فراخه حيث شئتما د کم دینه چې تاسو دوانه غواړئ ولا تقربا هذه الشجره او من ذکرږي دی ونیتا فتكونا من الظالمين نو پس شیبتا سو دوانه د کمی کوونکو نا نو فازلهما الشیطان نو پس او خویول دا دوانه شیطان دا آدم او حوا بیبي او خویول چا د شیطان عنها دغه جنتنا یا عنها اي بسبب الشجره عنها ضمیر یا جنت ته د جنت نه راو خویول او یا عنها کی ضمیر دغه شجرې ته نو بیا په معنا د سبب شي چې په سبب دغه ونه چې کوم نه نو خویول نو فاخرجهما مما كان فيه او راوی وسل دا دوانه د اغه نعمتونو نه کان فيه چې ودا دوانه په اغه نعمتونو کې وقلنا من وت ویل اهبطوا كشي بعضكم لبعض عدو تاسو باغ به د بازو د پاره دشمنانی ولکم فی الارض او تاسو د پاره په ازمکه کې مستقرون زید عارضی وسیدوی مطلب سو وخت پوری به وسیږي ومتاع اله نو نه په بيد سو وخت پوری چې آدم علیه السلام کله ازمکه ترا کو شو نو استوا د جړه نه علاوه بل سکار نه کو ول د الله نه معافي څنګه وغواړم زما په الفاظ وسره نو الله وت په خپل کلمات خو دو وای کما ته جاړو زمانه معافي غواړي نو په دې کلمات رانه وغواړه دا الفاظ لکه اوس مثلا یو افسری او یو سړی د نوکرۍ نه برخاست وځه تمان نوکرۍ نه پس وشړل هغه کس استجاری او دا خپل افسر د کور مخې ته ناست نو د افسر په ځله خپش وځه زه ته چل خیم درخواست ولیکو په درخواست کې دا خبرې ولیکو سبای مال راو نو چې چا برخاست کړو اقا وتر درخواست چلو خو او زه متوخو ټیم متوخو او اقا درخواست پیراوړو به ما نو د قشان کار الله تعالی وو چې آدم علیه السلام ته وی چې ټیک د خطا ده نو شو ما خو راویم سته
اوس کته زمانه خامخ معافي غواړي نو کلمات هم د خیم نو آدم علیه السلام ته کلمات ذکر فتلقى آدم من ربه کلمات نو فتاب علیه نو الله په توبه قبول کړه مهرباني په وکړه هغه کلمات څه دي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتلقى آدم من ربه او حاصل کړ آدم علیه السلام د خپل رب نه کلمات یو څو کلمې نو فتاب علیه نو الله مهرباني وکړه په آدم علیه السلام باندې نو ګوره توبه د آدم علیه السلام قبول کړه او د حوا بیبي ذکر چونکې د زنانو ذکر لګه پرده غواړي نو دغه تذکره ونه چې خاون معاف شنو خزه خو په سر کې معاف انه هو التواب الرحیم بشک الله تعالی توبه قبلون کې دی الرحیم رحم کون کې دی بیا وت الله تعالی فرمایل چې اهبطوا کوشي نو دا خو یو ځل کوشي وی خو مطلب دا دی یو ځل خورا کوشي به تور سزا وسم توبه قبول شو نو د توبې قبلېدو مطلب دا نه چې بیرته به جنت ته ځي بلکې که توبه دې قبول هم شو خو اهبطوا هغه سابقه در کوزیدو حکم وسم برقرار مخکې خو چې را کوشي والله ته ناراضه و ازي مثال کې تور پر اوس خو چې توبه قبول شونه د چا د خیال نه شي چې کېدې چې آدم علی السلام ته توبه مې د قبول کړ بیرته جنت ته راځه نه اهبطوا معنا دا چې کم تیر شوی حکم سره میرا کوس کړی اوس می که توبه د قبولم کړه خو وسم اهبطوا پزما کا پاتې کېږي بر د خطو موقع نشته اهبطوا یعنی تاسو کوم شي د جنت نه جميعا ټول پټوله مطلب هغه سابقه حکم برقرار دی اوس دا خبر واوري که اے انسانانو که زماره طرف نه ته د هدایت خبري رااله نو که چا د هدایت تابعداري وکړه د قیامت پر ورځ باندې به نه خوف نه به سغمي نو فإن ما يأتينكم نو کچری راشي تاسو ته مني زماره طرف نه هدن ته هدایت نو فمن تبع هدايا چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت نو فلا خوف عليهم نو نبيري په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه بغمجني ور خوف او حزن دا یو چیز دی وګوریا ساده چې معنی جدا جدا ده نو خو دوانو معنی کو غم او خفګان او په عربی کې خوف د تیر شوی سيزونو په اعتبار سره او حزن در روانه زمانه په باره کې نو قیامت ورځ باندې به اهل ایمان او جنتیانو ته دوانه غمونه نه دوانه غمونه چې سمې کړي دا غي بس کی یعنی دنیا کې چې مس کړي دا غي به پیاره نه او اوس براسه سکیږي نو دې ته حزن وي نو نه به تیر شوی غمي او نه به در روانه غمي نو د تیر شوی هغه ته خوف او در روانه هغه ته حزن وي والذین کفروا وکذبوا بیااتنا کسان چې کفر کړي او دروغ غني دي زمونږ آیاتونه اولئک اصحاب النار دا خوندان د اور دي هم فيها خالدون دی په دې کې همیشه لپاره اوسېږي یا بني اسرائیل ما هو تاسو تداویلو ول د دینه اخوا ټول بني اسرائیل ته يهودو ته خطاب دی او په مدینه منوره کې دغه دوه قسم قومونه آبادو یو مشرکو یو يهودو نو مشرکین اکثر ایمان نه د مدینه د اوس قبيله هم اکثر ایمان نه وړو او د خزرج قبيله اکثر ایمان نه وړو خو که په مدینه کې ایمان نه راوړل هغه يهودو نه راوړل نو ځکه دا مدني صورت ده نو په دې کې زیات تر خطاب يهودو ته ده او يهودو ته دغه په خوانه تاریخ ذکر کړ تاسو هغه وخت یاد کړئ چې تاسو باندې الله تعالی من او سلوا نازل ول تاسو هغه وخت یاد کړئ چې په کوهی تور کې په تاسو باندې عذاب نازل شوی او بیا الله تعالی د موسی عليه السلام په دعا سره به تر اوچت کړی تاسو هغه وخت یاد کړئ چې په کوم وخت کې تاسو د فرعون د الله تعالی تاسو له نجات درکو واور په دې تاریخ بیانولو کې يهودو ته د ایمان دعوت هم ده او د نبی اسلام صداقت هم ته په چل ولګي بیان هغه به حیران شو چې دا زموږ د تاریخ نه څنګه خبر ده چې زموږ مشرانو ته بمن او سلوا ملاوي حالا دا دغه کیسې نم خبر ده چې زموږ مشران الله تعالی کوی تور روچت کړو چې منې کنه هغه د باندې درا دی ویل موږ تورات نه من الله تعالی پرشتي ته حکم الله غر ته روچت چې دا غره به تر اوچت کول منې کنه منې نو دی ټول په سجده شو او سجده خلک په تندې لګي دی په طرف لګول نو په یو طرف سجده وبله به بر غر ته کدل چې رانیږي شو کنه ورفانا فوقكم الطور نو د کوی تور په زور مې د باندې د تورات منلو او بیا چې کله په ورځ د هفته کې تاسو ښکار وکړو نو الله وي ما د خنزیران یعنی ما د شادوغان جوړ کړو دې تاریخ نه چې دی خبر شو دا خبرې به ته چا کړې دا خبرې خو به يهوديان خپل عوامو تم نه کولې د تورات کې چې د بعضی کمی خبرې دي چې د يهودو نه خنزیران او شادوغان جوړ شي قردتن و خنازیر
دا شادوګانو نو دا خبرې به د يهود علما او خپل عوامو ته نه کولې او نبی رسول الله ته پر رب کې بیان کړي نو پته وته ولګي چې دا خبرې د کم ځای نه حاصل کړي دا ته آسماني وحی راځي دنیا کې خو لکه دا مونږ چاته نه دی نو لہذا د يهودو ته داغو تاریخ بیانول یو مقصد دار چې د نبی رسول الله په پیغمبري باندې یقین راشي چې او دا پیغمبر دا خبرې د ته چاو دا خبرې خو مونږ پټې ساتل او زه تاسو ته په یو جنگ کې يهودو ته ویل یا اولاد القرده ولا الى خنزيران ولا شادوغان ولا په جنگ کې خور څه جاي جنگ په وسو کوګه کې نه خو خامخ خپلینه هم ستغیس پوری وباسه په غشي به مولي هغه اړین شو چې دا خبرم دی تر رسیدل چې زموږ مشران نه خنزيران او شادوغان جوړ شي نو مطلب دا دی چې یو دا چې تاسو تاریخ مونږ بیان نو یو برته پته ولګي چې دا پیغمبر ته وحی راځي دا بل ځای نه دی حاصل شوی یو دوی مدار چې د دیو په تاریخ کې دیو ته دا خبره چې کله د موسی عليه السلام په خبرو بچلیده نو ټیک براون خو چې موسی عليه السلام مخالفت وکړ الله په عذاب نازل کو نو اشاره وکړه دا پیغمبر مانی نو ټیک به او کنه مانی د عذابونو په باندې راځي لکه د موسی عليه السلام په دور کې چې باندې راغلي نو اوس په دې یو رکوع کې اجمالی خطاب دی او په دې روانو رکوع کې بیا تفصیلی دی ریا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیه السلام اسراء دار دیو په جبه کې په عبرانی جبه کې اسراء عبد توي بنده توي او ایل لا الله نوم دی ایل نو موږ چې څنګه په عربی کې الله وایو د دیو په عبرانی جبه کې الله ته ایل وایي نو اسرائیل معنی دا عبد الله دا الله بنده نو د یعقوب علیه السلام لقب چې ونه اسرائیل او دا ټول بنی اسرائیل يهود کې دي نو دا د یعقوب علیه السلام اولاد دي نو ځکه که یعقوب ویل نو یعقوب په ټول دنیا پیژاندو نو قران مولا هغه لقب ذکر کو کوم چې دا په اصل کتابونو کې لیکل شوی نو دینه اشاره وکړه چې دا نوم نبی رسول الله د کوم نه راځي دام د الله تعالی د طرف نه بتوري وحی راغی یا بنی اسرائیل اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا نعمتي التي رایات کې زما هغه نعمت انعمت علیکم چې ما کړو په تاسو باندې واوفوا بعهدي او پورا کوي زما عهد او معاهده دی يهودو په خوانو کتابونو کې د الله تعالی سره دا وعده کړی و الله وتداویلو چې اے يهودو لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزکاه وامنتم برسلي وعزرتموه واقرضتم الله قرضا حسنا تاسو به موږ کوي زکات به ور کوي او د اخیرنی پیغمبر باندې به ایمان هم راوړی او مدد دین کوي نو تاسو هغه خپل نو که تاسو دا وکړو نو لو کفرن عنکم سیئاتکم ولو ادخلنکم جنات نو دی يهودو سره الله دا معاهده کړی و چې په اخیرنی پیغمبر به ایمان نه وړي نو الله به تاسو ګناهونه معاف کوي جنت ته هم داخلي دی وی بالکل مونږ دا منو نو الله و هغه معاهده پورا کوي نو زبم خپل معاهده پورا نو تاسو معاهده دار چې تاسو ایمان نه وړي زما معاهده دار چې بدل صدر کم جنت ته نظر نو تاسو پورا کوي زما عهد او فی بیاهدکم نو زب پورا کوم تاسو هغه معاهده یعنی تاسو په ثواب سره و ایای فرحبنا او خاص زمانه ویریږي یعنی د بل چانه مې یریږي پروب کی مرغه زمانه ویریږي و امنو او عهد دال چې په هغه قران باندې ایمان نه وړي چې هغه تورات خلاف نه لري چې چا قران ومنو دودانه سیده لګی چې تورات یې منلې ولی په دې کې مکه خبرې دي کمی چې په تورات کې دي و امنو ایمان نه وړي بما په هغه کتاب باندې انزلت چې ما نازل کړی دی مصدقا لما معكم تصدیق کوونکی دا هغه کتاب دی معكم چې تاسو سره دی یعنی زمونږ دا قران تاسو د تورات تصدیق کوونکی دی ولا تكونوا اول کافر به او مکیږي اول کفر کوونکی دی قران نه حالانکه د يهودو نه مخکې کفر مکی والا کړو نو دلته ولی وته يهود تاسو اول کفر کوونکی ما جوړه یعنی حالانکه اول کفر مکی والا کړو دی خو په دویم نمبر را روان دي علماء وی چې د مدینه په خاور باندې اول کفر کوونکی ما جوړې ولی د مدینه په خاور باندې تمام عربو ایمان نه وړو او يهودو که تاسو د کفر بنیاد کې خو تاسو به اول کفر کوونکی شي یا دوی مدار چې دیو د يهودیت په اعتبار سره دي په مکه کې د نبی رسول الله واسطه د يهودو سره نه و اده مشرکین سره و په مدینه کې اولنې واسطه د نبی رسول الله د يهودو سره نه نو که ای د مدینه يهودو تاسو د کفر بنیاد کې خودونو د قیامت پورې به تمام يهود په تاسو به در رواني اقشان وش د مدینه يهودو ک نبی رسول الله تسلیم کړي نو په ټول دنیا کې يهودیت نه نو هغه نه منله
نو بنیاد د یهودیت د کفر برقرار وساتو نو وای د دنیا کې چې څومره يهود وس مخالفت کوي د دې ټولو کې به د مدینه دغه موجوده يهودو ای سبب کی نو ولا تکونوا اول کافر بیوم کې اول کفر کوون کې د قران نه ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا او ما خلی زما د آیاتونو په بدل کې لګي عوض خلکو له احکامات بدلول چې چا به جرم وکړو نو دیو بوتل راشه دومره شکرانه راوړه دا حکم بدل کو منځونه برته معاف کو جرمونه برته معاف کو نو دا دغه وکاو و ایایا فتقون او خاص زمانہ ویریږي ولا تلبسوا الحق بالباطل او مګړ وړوي حق د باطل سره چې کومې د نبی رسول الله د ذات خبرې وي هغه به پټولې خو چا ته به نه ښکارا کولې خو چې د نبی رسول الله سره نه بخکارم شو باجی په بشرام لو په يهود علماء پس یاره تاسو د اخرنه پیغمبر ولې نه منئ د خپل يهودو په خپل مشرانو ته وي هغه ول دا په نه حق دی ولې په تورات کې په پلان کې ځکه نه لیکلي چې د اخرنی پیغمبر نه خدای چې دا به د علاقې طرف ته هجرت کوي چې پاغي کې به د کجورو باغات دا دومره پوری په تورات کې نو دا مکه پیغمبر دی کنه مدینه ته هجرت کړي ولی مدینه کې د کجورو باغات دي کنه دی ولنا نه هغه دا باغات نه یادي هغه ملک شام یادي د پیغمبر برازي چې شام طرف ته هجرت وکړي نو دا حق به د باطل سره ګډ وډ نو چې کومي خبري بخکاره شو هغه به ګډ وډ کړي او ډېری خبري وتکتم الحق او ډېری به پټولې نو ډېری به پټولې چې کومي بخکاره کړي هغه به ګډ وډولې نو دا چل مکوي ولا تلبسوا الحق بالباطل او مګړ وډوي حق د باطل سره وتكتموا الحق او حال دار چې حق هم پټوي وانتم تعلمون او دار چې تاسو پوهیږئ واقيموا الصلاه واتوا الزکات نو بره وته د ایمان ذکر کو د اصول او د عقاید نو څه د فروض ذکر کوي قائم وي منځ اور کوي زکات ورکعوا مع الراكعين او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه يهود علم په عبادت کو نو د دیو په عبادت کې رکوع نه و نو الله تو فرمایي چې عبادت خو کې لیکن د رکوع ولا عبادت وکړي صحابه یو او ځین کې د جماعت طرف ته اشاره چې يهود ته وایي چې دا کم خلک تاسو ته عبادت کوي خو ځان لې کوي نو تاسو د رکوع کوونکو سره یې مطلب په جماعت کې حاضر شئ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم نو دا آیت د يهود د بعض علماو په باره کې نازل شوی دی د يهود بعض علماو له خپل رشتہ دار راي او په ځان لږه کې به تاسو مړ ته ماته وایا کړه دا نبی اسلام په حق دی کنه دی نو خپل بعض خواص ته دی ويره د انصاف خبره ده د انصاف خبره ده چې هغه تورات کې د کم پیغمبر نخې نه خاني بیان شوی دی هغه دغه محمد رسول الله او زه تاسو له مشوره در کوم ایمان پیراوي خو مونږ چون کې په يهوديت کې د مرتبه ته رسیدلی چې مونږ ډېر پېښواګان او مشران یو شکرانی او نظرانی مونږ لراځي نو مونږ نه شکر خو نو الله تعالی فرمایي ښا نور خلکو ته د خېګړي خبره کوي او ځان نه ير دي ځان له عمل ولې نه کوي اتامرون الناس بالبر آیا تاسو حکم کوي خلکو د نه کوي وتنسون انفسکم او هیروي خپل ځانونه وانتم تتلون الكتاب او حال دار چې تاسو ولې کتاب نه مراد تورات دی افلا تاسو تاسو عقل ولې نه لري اوس د يهوديت د پرې خودو او د اسلام د قبلولو علاج وت الله خي ور خپل دین مذهب پر خودل ډیر ګرانی نو د يهودو تم د خپل يهوديت پر خودل ګران نو الله وت چل خي اسلام قبول کړي او کظلم ډیر څنګه نو الله تعالی طرف ته رجوع کوي عبادت شروع کوي موس واستعینوا بالصبر والصلاه چې کلم سره په مشکل کې راشي زه څنګه شي نو دې موس کوي او صبر دې کوي نو باج علماء چې صبر نه مراد د عام صبر دی یو سورہ په دین اسلام باندې لک صبر وکړي الله تعالی به خود به خود د يهوديت د ځنه وباسي او موز له زور ورک د دې رکوع ولا سره رکوع کوي او په دقه ځان کلک کوي نو الله تعالی به د ځنه د يهوديت بار کی او یا د صبر نه مراد روزه ده نو مطلب دا چې موز له زور ورکي روزي له زور ورکي نو الله تعالی به د يهوديت بد ښکاري کې اسلام برته الله ښکاري واستعینوا بالصبر والصلاه مدد طلب کوي په صبر او په مانځ سره وانها لکبیره او بشک دا مونږ
خامخ ګران دی الا علی الخاشعين مگر په عاجزی کوونکو باندې ګران نه دی کم عاجزی کوونکی الذين يظنون هغه چې ګمان لري یقین لري انهم ملاقات ربهم چې بشک دوی ملاقات کوونکی د خپل رب سره وانهم الیه راجعون او بشک دوی دی الله تعالی طرف ته راګرځیدونکي دوباره بیا بنی اسرائیل ته خطاب دی ګوره غبي سړی ته ود سړی ته بار بار چغوي ایک سړی ته خو به یو ځل دا يهود دو غبيان یو ځل یو د یا بنی اسرائیل امواحده می ګوره پوره کوي د ایمان او د ایمان نه پس اقیموا الصلاه منزل راشي چله مو ته وخورو وسه ته دوباره بیا و یا بنی اسرائیل د یعقوب علی السلام اولاد الانکه یعقوب نوم ویل شو او دا بنی اسرائیل دای وته د شفقت او د مهرباني دا هغه برکت یعقوب علیه السلام لقب کی اسرائیل دا هغه اولاد اینه د پلار واسطه ولور او په دریم ځل په دومره وګد مضمون به بیان چې په دریم ځل وته بیا و یا بنی اسرائیل نو دا ود دي نو دوته په بار بار چغوي یا بنی اسرائیل اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا نعمتي التي رايات کې زما هغه نعمت انعمت علیکم چې ما کړو پتا سو باندې واني فضلتكم على العالمين او بشک ما غورواله در کړو تاسو لپاره په جهان والو باندې واتقوا يوما ويرګي د داسې ورځې لا تجزي نفس د قیامت ورځ چې یو مؤمن نفس به د کافر په کار را نشي کافر خو به د کافر د سره نه په کار را نشي خو یو مؤمن بم د کافر په کار را نشي ها د مؤمن په کار راتلی شي لا تجزي نفس په کار به را نشي یو نفس مؤمن ان نفس د یو بل نفس کافر د طرف نشي انظر برابر او د کافر نه خو به د قیامت پر ورځ باندې ولا يقبل منها شفاعه قبول بنشي د دنس سفارش ولا يؤخذ منها عدل او نه بواغت شي د دنس فدیه ولا هم ينصرون او نه بر دوی مدد وکړي شي وس الله ما پتا سبحانه انعامات کړو نو دا هغه انعامات او تفصیل بیانای یاد که هغه وخت موږ نجات درکړو تاسو ته من آل فرعون د فرعون د قومنا يسومونكم هغه فرعون چې تاسو ته بیره سو العذاب بد عذاب يذبحون ابناءكم حلال والبذبك والبساس زمن ويستحيون نساءكم او جندي به پر خوذ الاستاس زنانا وفي ذلكم بلاء او پدې کې استاس د پار ازمایش استاس د رب د طرف عظیم ډیر لوی ازمایش چې فرعون هغه به د دې تفصيلات تاسو تیر شو درسونو کې ویلم دي پروس کال او ان شاء الله دا د بنی اسرائیل دا واقع چې قرآن کې بار بار را روانه ده نو تاسو اکثر ته دا اجمال دا تفصیل معلومه دی رابم شي یعنی زه تاسو د موسی علیه السلام د خاندان مختصر پس منظر ذکر کوم د آیاتونو مطابق دا اصل د بنی اسرائیل آغاز د یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام د پلار نوم د ابراهیم علیه السلام تاسو پته ده ابراهیم علیه السلام اصل کې عراق دا په عراق کې اوسېد خو چې په عراق کې کله نمرود د اورته وګرځاو ابراهیم علیه السلام نو ابراهیم علیه السلام هجرت وکړ خامخا یو پیغمبر چې په یو علاقه کې ډیر زیات تنگ شي او خپل وس مطابق خپل ډیوټي سنبال کی نو الله وتعالى وز د ازمکه پرېده نو عراق نه ابراهیم علیه السلام لاړ فلسطین شام نو د عراق په مقابله کې دا شام د شمال طرف دی فلسطین و هغه طرف ته راځي لکه مغرب شمال لکه دا طرف دی چې هم دسی دی او په دې طرف دی نو فلسطین ترال فلسطین کې ابراهیم علیه السلام آباد نو بیا چې ول الله زوی ورکو اسماعیل علیه السلام نو هغه د هاجری بیبي سره وړو په مکه کې آباد شو نو ابراهیم علیه السلام په خپل وطن عراق دی وارزی مهاجر وطن چې کوم نه هغه فلسطین او یو زوی په مکه کې آباد شو اسماعیل علیه السلام ٹھیک شو بل زوی یعقوب علیه السلام اسحاق علیه السلام دی هغه په خپل فلسطین ارض فلسطین باندې بیا د اسحاق علیه السلام زوی د یعقوب علیه السلام اوس ګوره نو دا یو پیغمبر دا نسل داسې خور دی نو دا یو زوی مکې ته راغلی دی په خپل د عراق د خوسیږي په فلسطین کې اوس چې د اسحاق علیه السلام له الله زوی ورکو یعقوب علیه السلام نو یعقوب علیه السلام له الله 12 زامن ورکو نو په 12 زامنو کې هغه لس راولګي د یوسف علیه السلام کوی ته وګورئ هغه کوی ته خلک رالو او دیو په پیسو خرڅ کو هغه ټول تفصيلات به بیا کو او هغه ویوړو مصر نو د یعقوب علیه السلام اولاد مصر ته ورسید هغه ته په جیل کې وخت تیر کو تر دې چې الله ولا بادشاہي ورکړه ورونو ته پته ولګیدا نو خپل پلار یعقوب علیه السلام او خپل یو لسرونه
او ټول خاندان مصر ته منتقل. نو د ابراهیم علیه السلام نسل په خپل د عراق دی، راغ فلسطین ته، یو ځای مکې ته لاړ او بل نوسی مصر ته لاړ. نو په مصر کې یوسف علیه السلام بیا آباد شو، دا بني اسرائیل. نو د مصر چې کوم اصل باشندگان دي نو هغه ته قبطیان وایي، قبطي. او داغو هر باچا ته به فرعون وایي. وردا فرعون د باچا خپل نوم نو، د دې باچا نوم به بدلو، خدای یو سرکاري نوم چې دل به ورکړی کېده. لکه مطلب د ترکو هر باچا ته به خاقان وایو، د حبشې هر باچا ته به نجاشي وایو، او د روم هر باچا ته به قیصر وایو، قیصر روم. نو خپل نومونه به بدلو. د ایران هر باچا ته به کسرا وایو. نو د مصر هر باچا ته به فرعون وایو، فراعین. نو دنیا فرعون تیر شوی، بعضې فرعونیان پکې خمو لکه ښه باچاهانه مو، خو دا د هغو قومي لقب. نو برحال دغه ته چې دا حکومت بیا کله د موسی علیه السلام د یوسف علیه السلام د وفات نه پس، د یوسف علیه السلام د وفات نه پس الله تعالی بیا د بنی اسرائیلو چې کوم دغه وخت مسلمانانو دغه پیغمبري اولاد وکنه، د دې د لاس نه د مصر باچاهت لاړ او د مصر اصلي باشندگانو ته حکومت ملاو شو. نو هغه زمانه کې چې کوم فرعون ناغه خوب ولید چې یاره زما د په ما پسې د بنی اسرائیلو چونکې مهاجر خلکو نو لکه د دوی ځان لا آبادوي وي او د دې اصلي مصریانو ځان لا آبادوي وي، او حکومت هم د مصریانو د اصل مصر والا و. نو په هغو به ظلمونه هم کول، ولې د بهر نه راغلي خلکو باندې خلک عام طور باندې ظلم کوي. ده خوب ولید چې د هغې نه په ما پسې یا اور را روان دی یا د هغې نه په ما پسې څه زمری را روان دی د دې بني اسرائیلو د آبادۍ نه. نو سهار له ټولو خپل تعبیر بیانونکو ته وویل چې هلکه ما خوب لیدلی و چې د دې بني اسرائیلو د آبادۍ نه په ما پسې څه مهلک څیز را روان دی یا اور یا هغو ته دا تعبیر ورکو. هغو جادوګر هغو له دا تعبیر ورکو چې په دې بني اسرائیلو کې به داسې کس پیدا کېږي چې ستا باچاهي به ختموي. بس ده ویل ښه هلکه ګوره چې د بني اسرائیلو کې د نوی هلک پیدا نه شي. نو بس ماشومان یې قتلول شروع چې د چا که به ماشوم کېده دوی ته به اطلاعات میلاوېدو، بس د قتله او جنکۍ به ژوندۍ پرېښودې. نو بیا ورته چا ویل چې لکه فرعون ته ویل چې دا چې زمونږ ټول هلکان وژنو نو دا وسنی نسل به ختم شي، را روان نسل خو بیا دوی ختم شي، نو زمونږ د خدمتونه او د بیګارونه به څوک کوي. نو بیا به یو کال وجل او یو کال بینو چې په کم کال یې نه وجل په هغه کال باندې الله هارون علیه السلام پیدا کړ، او چې په کم کال یې وجل په هغه کال ورته الله موسی علیه السلام پیدا کړ. بیا چې کله تلاشۍ له ورړو خلک نو مور یې صندوق کې واچو دریای نیل ته راوړو او رو خور یې پسې شاته وقالت لاختیه قصیه ویا خور ته ولا خپلې مور ویل د موسی علیه السلام خور وه چې داسې ورسره ځوئ. نو د نیر په غاړه ورسره روانه وه. دا دی چې تابوت په ځای دی چې په غټ نیر کې تللی وی، د نیر نه جدا شوې وړه شان نالۍ په هغې کې دننه ورغی کوم چې د باچای میس د فرعون په دربار کې هلته هغوی چې راوچت کړو چې وګرځل دننه پکې یو ماشوم. بس هغې ویل چې زه زمونږ خو نتخذه ولده، زمونږ اولاد نشته، زه اولاد به دې جوړ کړو. هغه بیبي ویل ده خو قتلوو، ولې چې هغه ماشوم د شکل نه بني اسرائیلو په شان ښکارېدو، تک سور سپین او د مصر والا شکلونه خو بدل. ناویل دا ما ته خټیک بني اسرائیلي ښکاري دا ماشوم چې پرې صندوق کې چا په سین کې را په مخه کړی. نو هغه بیبي ورته دا ویل چې موږ به بچی جوړ کړو، کېدای شي موږ له نفع راکړي. وایي هغې وویل چې کېدای شي موږ له نفع راکړي، وروسته ول الله نفع ورکړه، هغې ته ایمان نصیب شو. خو دې ظالم د خولې نه دا راوي نسته چې او ماله به هم نفع راکړي. هغه ماشوم چې دی نو هغو په کور کې وساتو. اوږده قصه ده. بیا د موسی علیه السلام چې غټ شو نوجوان شو پته ورته ولګېده پیغمبر د ماشوموالي نه تربیت من جانب الله کېږي چې زره د فرعونیانو د نسل نه نیم ماته اندازه ولګېده. نو لهذا بیا یو فرعوني او د موسی علیه السلام د قوم سړي جګړه وه او د پکې فرعوني له سوک ورکړو، بس هغه مړ شو او بیا د خلاف مشوره شروع شو. موسی علیه السلام هجرت وکړو. چې هجرت یې وکړو نو مدین ته راغی. دا مدین دا د ابراهیم علیه السلام د دریم زوی نوم دی او دغه ښار د مدین په نوم باندې آباد. نو چې هلته راغی نو هلته بیا د شعیب علیه السلام هغه لوڼو له اوبه و هغو بیا پورته بوتو نو د شعیب علیه السلام سره ملاقات وشو. دا ټول په شلمو سپاره کې د تفسیر شته. د هغه سره 10 کاله تیر کړو او په 10م کال
شعیب علیه السلام خپل لور ورته په نکاح کړه ویل ځه اوس مصر ته. چې دی مصر ته را روان شو نو په لاره کې په غر کې رڼا ولید نو چې دا په رڼا پسې ورغی نو هغه من جانب الله خدایي رڼا و حق ځای کې ورته نبوت او پیغمبري میلاو شو. او موسی علیه السلام ته الله تعالی فرمایل چې زلا شو پیرونیانو ته اوس دعوت ورکوه. نو هغه ویل زه خو چې کوم نه نو یو خو زما جبه لږه کمزوري ده او بل چې کوم نه نو ولهم علی ذنب دا غوه په ما باندې قتل را پورې د ما خو سړی وجلې ما لا قپرې شو نو زما سره زما رور مرګره کنو الله سنشد عضدك باخي ستا مټي بدستا پرور باندې مضبوطی کم. نو هارون علیه السلام پیغمبر شو، موسی علیه السلام پیغمبر شو، فرعون لراله او د فرعون سره ډیر وخت مقابله وکړه. زه تفصیل نه بیانوم خو په اخر کې موسی علیه السلام ته حکم وشو چې ان اسر بعبادی لیلا د شپې زما د بندګانو چتاوه. نو موسی علیه السلام سره د خپل قوم د شپې روان شو چې وته نو سار له فرعون ته پته ولګېده چې موسی علیه السلام بیګا د سره د خپل بنی اسرائیل وته دي. نو دا خو مهاجر خلکو نو دی هغه وطن وته پرې خو او دا نه غوښته چې دا زمانه لړ شي، دا خو زما بیګاریان دي. نو چې یو بچانو دغه نه بیګاریان بوزي نو هغه خو اعلان کې دا خو پیغمبري اولاد او پاک خلکو او هغه ظالم دي بیګاریان جوړ کړي. نو شاته به ورپسې شو. نو چې موسی علیه السلام دریاب ته ورسېدو نو هغه قوم چې هغه یا موسی انا لمدرکون خپل غم وسه بنی اسرائیل سو اے موسی مونږه خورالان دي کو د پیغمبر غم وسه نه ناغل غم یې مکو انما یا ربي زما رب زما سره ده. زګوي په غار ثور ته چې کافران را ورسېدو نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپل غم نو د نبی رسول الله غم زګو ته الله ان الله معنا نبی رسول الله ته زګو ان الله معنا چې الله څنګه زما سره سستا سره دی ولی چې په دې امتی کې د صلاحیت و چې من جانب الله دغه صد الله تعالی مدد شامل حال امتی دې صلاحیت والو او دلته په دې امتیانو کې هغه صلاحیت نه ولې د پیغمبر غم وسنو خپلو نو ځکه پیغمبر وته دا ونه ویل چې د الله مدد زموږ ټولو سره دی. دا ونه ویل پیغمبر وته د الله مدد زما سره دی. نور تاسو سرکوزږي واغه طاقت شته او زما د برکت به الله بچ کړي. موسی علیه السلام لاټي ولا لاټي د گزارې وکړه په دریاب باندې پای کې 12 لارې جوړې شوې. د یعقوب علیه السلام 12 زامنو کړه د هر ځینه 12 نسلونه جوړ شي او په هر لار باندې خپل قبيله والا تیر چې کله پوری وتل نو چې فرعون وتر ورسېد هغه ته خو پته ولګي چې داسې لارې جوړېدل دا خو ډېر مشکل. نو خلکو شاته نه چیغې کړې وای او نن زمونږ د فرعون خدای ښکارا شو هغه له وګوره لارې مونږ ته جوړې کړې هغه غریب پس دسه تیرې دوی به شاته څه چلو فرعون غریب ځان لاریاز وکم او شاته نه کسان ویل بس القلم بڑا هم تمہارے پیچھے آ رہے کنه کله کله مشر په یو سیز نو بیا شاتنی ور ودانګوي ورزت. نو بهرحال وی فرعون ویریدو وی په دې ټیم کې جبرائیل علیه السلام د فرعون د سورلې له شاتنه دی کا ورک ولې چې د هلاکت ټیم راغی. نو فرعون غریب ځلنه یو الله خبرو په خپل سویل نه جوړ راغی دا شاتنی په ورل نن خو زمونږ د خدای ډېر غټه خدای ښکارا شو او چې منځ لورل په چپور واغه تس نصیبشت د دیو د سترګو مخې ته الله تعالی هلاک خدا بنی اسرائیل له فرعون نه دومره یریدو چې مړ شو ویم لیدو خو به موسی علیه السلام ته وی زمون یقین ناراضي. نو موسی علیه السلام الله ته سوال وکړ یا الله وی الله شو درخکاره کی نو د فرعون لاش سمندر رخکاره کو نو فالیوم ننجیک ببدنک یوازې هغه درخکاره نه کو الله وی زبر د وجود له نجات ورکم چې د قیامت پورې خلکو ته پته ولګي چې اذان ته چې خدای وایي هغه د مردار پروت نو وسم په عجایب خانه کې پروت. نو بهرحال د بنی اسرائیل دومره غټ تاریخ نبی رسول الله بیانوي نو دې سره صداقت د چا بیان شو د نبی رسول الله او بنی اسرائیل ته چې تاسو د خپل تاریخ دومره نه مرسوم چې نبی رسول الله ته معلوم دی لہذا دا تاریخ چې کوم نه دای ذکر کو. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او یاد کړئ هغه وخت چې مونږه وچاو مونږ پتا سو باندې دریاب یعنی جدا جدا کوم پتا سو باندې دا دریاب فانجیناکم مونږ نجات درکو تاسو ته واغرقنا آل فرعون او غرق مونږ قوم د فرعون وانتم تنظرون په دې حال کې چې تاسو قتل دې پوری بس سبحانك اللهم اخو دا مضمون ټول یو د ډېر روب دیږي بس ځونه پوره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد زمونږ یو رشتہ دار دی زور منډي یو نوجوان الک سبحان الله نو اکثر مرګرو پیژاندو وفات شوی دی ټول ته دعا چې الله تعالی کامل مغفرت نصیب کړي تقصیرات او خطاګان الله معاف
قبر الله تعالی د نور نړک الله تعالی پسماندگانو ته خاندان ته صبر جمیل نصیب نورم ډیر مرګرو د مختلفو ځایونو نه زمون درس اوري او د دعاګانو درخواست را لګل الله تعالی چې چاره څه قسمه درخواست کړي